أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وإن كنتم مرضى أو كچریتا بیماران او على سفر یا سفر کیے او جاء احد یا راشیوتن منکم دستاسنا من الغائط دا او دسماتنا او لامستم النساء یا تاسو یوزیشوی بیبیانو سرا فلم تجدو پستاسو نمو میں ما ان ابا فتیممو پستاسو قصدو کے سعیدن طیبن دخور پاکی فامسحو بوجوہکم پستاسو لاسن راکاگے پا مہنخ پلو و ایدیکم او پلاسنخ پلو منہ ردی خورنا. آیت مبارکہ کے دا او 10 فرائض بیان شو او بیا تیمم حکم بیانیگی او پکم خبر سر 14 ماتیگی او پکم وجوہاتو کی چی تیمم کولشی دائی بیان دے آیت مبارکہ کی دا 10 سلور فرائض بیان شو. دائی نباد بیان کی چی تیمم پکم حالت کی کولشی تیمم دا عذر په حالت کې کولی شي. یو دا چې اوبه نشته دی تلاش دیو کو تحقیق دیو کو با ته ملو نشوي او یا اوبه شته لیکن تار پر استعمال ټیک نه دی بیماری کو به استعمال نو نقصان درکې په داسې وخت کې تیمم کولی شي. تیمم د اودس قائم مقام دی او د غسل قائم مقام دی. که اودس نشي کولی یا غسل نشي کولی نو تیمم کولی شي او دا تیمم هم داسې طهارت ته پاکی ده لکه څنګه چې په اوبو سره پاکی راځي څنګه چې په اوبو سره بدن پاکیږي دا رنګې په تیمم سره بدن مکمل پاک شي او تر څو پورې چې انسان په اوبو په استعمال باندې قادر شوي ني تر هغې پورې تیمم کولی شي. د تیمم دپاره څه ټایم مقرر نه دی چې تر څو پورې انسان په اوبو باندې قادر شوی نه دی او د اوبو استعمال د در لپاره ټیک شوی نه دی تر هغې پورې تیمم کولی شي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وی ابو داود شریف کې روایت ده د مال غنیمت څخه بیزی راغلی وی نبی علیہ السلام ابو ذر ته وی چې ابو ذر ابدو فیها دا بیزی باندې تا صحرا ته بوزه او دی پیته استعمالوا دی وزلته ما نو ما باندې غسل واجب شو. نو ما خیال دا چې وبخ نشته را سره او چې کم دي اړې کم دي کای باندې غسل کوم نو د سکلو د پارسنه پاتې کیږي نو یزه 15 یا شپږ ورځې دغه شانتي ناستم ما چې وبم نشته او مدینه تم لانیم تلې نمونځ او 10 مې نه کو وي په دېړه مې یو لوی بوجو نو د ورځې رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نبی علیہ السلام د جمعات په سوري باندې ناستو صحابو سره زه چې بیٹه مولیدم نو ابو ذر یلکتا ابو ذر نی مې چې يم کنه جی نو ما جی هلاک تو هلاک شوم. نبی علیہ السلام ما اهلک کسشي هلاک کړي نو ما تخپل واقع بیان کړه. نبی علیہ السلام فوراً یو وینځه ته حکم وکړ یو وینځه درنګ نه تورا وشاب ابو ذر له اوبر وړه یا یو بالټي اوبر وړي هغه وبم پای کې کمې وي او اشاعت کی جاوا وخه ناستوا او مه ته وینځه ما ته پرده وکړه او ما په غزه باندې غسل وکړ. صحابه سناشنا به تکلف خلقو په میدان کې شاته وی اوخه کینولا هغه پرده شاته راوستا او مه توین زو درای صادرونی سوای مخبل طرف تکو بس وصلحانه جوړه ش ارضی طور باندې
ابو ذر غفاری عنہ غسل وکړو. ابو ذر رضی الله عنه وی دا غسل نه بعد داسې شه گویا کې دا غر زما د سره پریوتو. نو بیا راته نبی علیہ السلام وفرمایلو چې عجیبه انسان چې کله اوبه نشته نو ته تیمم کوه. نو راته ولو 10 سنین که 10 کاله مو بني تا سره 10 کاله پورې ته تیمم کولی شي. تیمم د پاره څه ټیم او څه ورځ او څه میاشت نه ده. بطور مثال نبی علیہ السلام د 10 کالو ذکر وکړو چې یو ځای کې اوبه نشته نو بس تیمم کوه، تیمم کولی شي. د اودس دپاره مو د غسل دپاره مو. دا د دې امت خاصه ده. مخکنو امتونو کې تیمم نه و، دا الله تعالی دې امت ورکړی دی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او کچریه تاسو بیمارانو، بیماری حقیقت کې ده. تاسو داسې بیماران یې که اوبه استعمالوئ نو بدن خرابیږي، مرض سوا کیږي یا بیماریږي. یعنې د بیمارېدو خطره ده. یا د مخکې نه بیماری سوا کیږي یا بیمار نه لیکن خطره چې بیمار شي. ابو داود شریف کې روایت ده د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې وی موږ په یو غزوه کې وو. دې غزوې ته غزوه ذات السلاسل وی. سلاسل او سلاسل زنجیرونو ته وی. په دې غزوه کې کافرانو دا مشوره کړې وه چې موږ همیشه تیښته وکړو نو موږ شکست وخورو. نو په دې غزوه کې د یو بل په زنځیرونو تړلی و چې تښتو به نه، د مسلمانانو مقابله به کوو. که یو سړی تښتي نو نه به شي تښتي، ځکه چې په زنځیر ځان تړلی دی. نو دې غزوې ته غزوة ذات السلاسل او سلاسل وي. د عمر بن العاص رضی الله عنه د دې لښکر امیر و. هغه وی صحرا او شپه یخه وه. نو ما باندې غسل واجب شو، احتلام راته وشو. چې سار شو استنجا مې وکړه، بدن مې پاک کو، چې کم ځای باندې ګندګي لګېدلې وه او باقي مې تیمم وکړو. نو بیمار نه و، صحتمند و، خو شپه یخه وه او هوا چلېده. نو دی ما سره یره شوه که چېرې غسل کوم نو بیمار به شمه، پرېږوځمه. نو زه تیمم وکړو او بیا قوم ته مونځ هم ورکړو، امامت یې وکړو. صحابه هو ته غږ ونه کړو مامورانو، ځکه نبی علیہ السلام به چې لښکر لېږو نو د خلکو نه به بیعت اخیستو چې د امیر به اطاعت کوئ، خبره به اور اختلاف به نه پیدا کوئ. چې صحیح نو بیا ما ته وروستو وایئ. خو په سفر کې او د لښکر کې به تاسو اختلاف نه پیدا کوئ چې ستاسو څه قسمه شکایت یا ټایم کې مه کوئ. بیا چې واپس راشي ما ته بیا وکړئ. چې مونږ واپس رالو، ملګرو زما شکایت وکړه نبی علیہ السلام ته چې جی دی خو غسل ونه کو، دیم دا چې تیمم یې وکړو، دریم دا چې مونږ ته پکې لا مونځ هم راکړو. نو نبی علیہ السلام زما نه تپوس وکړو چې لکه تا ولې داسې کار وکړو. نو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورته وی سمعت الله یقول، ما د الله نه اورېدلی دی، یعنې الله کلام مې اورېدلی دی. الله تعالی فرمای ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. قرآن کریم کې الله فرمایي ځان په خپله مه وژنئ، الله په تاسو ډېر مهربانه دی. بما د آیت نه په خپله استدلال وکړو چې دې وخت کې که چېرې زه غسل کوم نو ځان وجل شو، بیمار به شمه، بدن ته به نقصان ورسي او نوره خطره ده. ایمه الله تعالی وی چې ځان په خپله مه وژنئ، لهذا ما تیمم وکړو. حدیث کې راځي ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام وخاندلو. دا خندا ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو چې الله شکر د ما امت کې تا داسې خلک پیدا کړو چې هغوی په خپله د قرآن نه استنباط کولی شي، مسایل روباسري شي. نبی علیہ السلام د خوشحالۍ اظهار وکړو. هغه د عمر بن العاص رضی الله عنه بیمار نه و، خو د بیمارېدو خطره وه. د حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې بیمار نه لیکن بیمارېدو خطره ده. موسم یخ دی، هوا چلیږي، اوبه یخې دي او ته یې که استعمالوم نو نقصان به وشي زما، نو تیمم کولی شي. او یا دا چې حقیقت کې بیماري نو بیا هم تیمم کولی شي. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او کچریه تاسو بیمارانو، لکه صحابي بیمارو. ابو داود شریف کې دا حدیث هم دی، بیګا مو واقع بیان کړی وه. دا په سر باندې کاڼي گزار خوړلو، سر زخمی و، زخم گهرا و، او باندې احتلام وشو، ته غسل پې واجب شو.
هغه خلکو ته ډېر وي ما لپاره څه ګنجایش شته، هغې ورته هېڅ قسمه ګنجایش نشته، غسل به کوې. هغه چې غسل وکړو هغه غریب د لاسه وفات شو. او بیا چې دی راغلو نبی علیہ السلام قتلوه قتلهم الله، وی دا تاسو وجلی دی. دا چې چا ورته ویلي چې غسل به کوې بل څه ګنجایش نشته، دا دی وجلی دی. او نبی علیہ السلام د ډېر خفګان د لاسه وي دی الله تبا کی چې داسې مسلې ورته څه بیانولې، نګر چې د آخري دړنه نه وي. خو نبی علیہ السلام د غصې اظهار وکړو، د ناراضګۍ اظهار وکړو چې د خدای بندګانو چې نه پوهېږي نو څه مسلې بیانوي. نو نبی علیہ السلام قتلوه، دا دی وجلی چې چا ورته مسله بیان کړې ده. او قتلهم الله، او الله ردی سر داسې وکړي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایلو چې یو سړی نه پوهېږي نو تپوس دې وکړي که نه. انما شفاء العی السؤال، د جهالت یو بیماری ده او دا علاج تپوس کول دي، سوال کول دي. نو ان کنتم مرضا، او کچریه تاسو بیماران حقیقت کې او یا د بیماری دو خطر ده. کچره بدن ټول زخمی دی یا اکثره حصہ زخمی ده، تیمم کولی شي، مسح کولی شي. او کچره یو ځای کې زخم دی هغه ځای باندې بس کاغذ او یا څه پلاستیک به وتړئ او پټۍ به وتړئ ته به ونه بوځي، باقي بدن باندې به غسل به وکړئ، ووینځئ او په هغه ځای باندې به مسح وکړئ. دا علی چې کله بدن له نورې اوبه استعمالول ښې وي. او علی سفرین، یا په سفر کې تاسو په سفر کې، نو سفر کې عام طور باندې اوبه نه وي، په حضر کې اوبه وي، په سفر کې اوبه کمیابې وي، او چې کمیه خو د استعمال دپاره د څکلو دپاره وي. نو او علی سفرین، یا په سفر کې تاسو. نبی علیہ السلام په حضر کې هم تیمم کړی دی، په کلي کې هم تیمم کړی دی. دا روایت هم ابو داود شریف کې دی. ابو الجحیم رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه روایت کې ده نبی علیہ السلام او دسمات وکړو، د او دسمات نه را روانو دی کې یو سړي په نبی علیہ السلام باندې سلام وکړو. نبی علیہ السلام با جواب کې پهل کو او سلام کې ویم پهل کو. خو دغه وخت کې نبی علیہ السلام چونکې د او دسمات نه راغلو، نبی علیہ السلام سلام ونکړو، هغه په سلام وکړو. د نبی علیہ السلام عادت شریفه دا و چې د سلام جواب یې بې اودسه نه ورکړو، ځکه دا السلام هم د الله تعالی نوم دی، السلام المؤمن المهیمن. دا السلام د الله تعالی نوم دی او ذکر دی. او نبی علیہ السلام به زیات تر ذکر هم بې اودسه نه کو، اگر چې کړی دی، لیکن نبی علیہ السلام به همیشه په عظیمت باندې عمل کو، په بهتر باندې به عمل کو. اوس دا روایت کې دی چې دا سړی چې دی د مدینې منورې په یو کوڅه کې پناه کېدو والو، تاوېدو والو. نو نبی علیہ السلام فوراً په دیوال باندې تیمم وکړو. دا د مدینې منورې دننه خبر ده. نبی علیہ السلام زر په دیوال تیمم وکړو او هغه ته وعلیکم السلام. د حدیث نه بلا شي مسلې معلومې شوې، په پردي دیوال باندې تیمم کولی شي، ځکه دیوال ته څه نقصان ونه رسي. نبی علیہ السلام دغه صحابي دړه ساتلو دپاره زر تیمم وکړو، هغه جواب ورکړو. اصله دا پړه کې رنګ مسلې پیدا شي چې نبی علیہ السلام ولې مالې جواب را نه کړو، څه وجه ده، شیطان له پړه کې نور څه وانه چي. نبی علیہ السلام دغه د خاطردارۍ لپاره فوراً هغه جواب ورکړو. حدیث نه بله مسله معلومه شوه، داسې یو عبادت چې هغه ستا نه فوت شي، د هغې قضا نشته دی، هغې لپاره تیمم کولی شي فوراً. لکه جنازه ده، جنازې لرانې که اودس کې جنازه به نه فوت شوي، یوازې ځان له جنازه نشي کولی او دویمه جنازه هم بیا نشي کولی، قضا هم نشته دی، فوراً تیمم کوه، جنازه کې شریک کېږه. د اختر مونځ دی، اختر مانځه لرانې اودس دې نه دی کړی او ته اودس کې، نو که په اودس تانه به د اختر مونځ شوي، د اختر مونځ قضا هم نشته، ځان له یوازې هم نشي کولی، فوراً تیمم کوه، اختر مونځ کې شاملېږه، که ستا نه مونځ قضا کېږي. لیکن که د جمعې مانځه لرانې او جمعې مونځ ولاړ دی او ته یې که دا اودس کوم د ما د جمعې مونځ کېږي، ودې شي ستانه د جمعې د مونځ خلیفه او نایب شته، ماسپښین مونځ دی، د ماسپښین مونځ به وکړې. د جمعې د مونځ دپاره تیمم نشي کولی، که ته چې ټایم کم دی، که اودس کوم زما نه مونځ قضا کېږي، ځکه د هغې نایب شته، قضا شته، چې هغه د ماسپښین مونځ بیا به وکړې. نو هر عبادت
چې د هغې ستانه فوت شي او دا بیا قضا نشته دی، تلافي نه کېږي، تیمم وله کولی شي. نبی علیه الصلاة والسلام په سفر کې تیمم کړی دی او په حضر کې نبی علیه الصلاة والسلام تیمم کړی دی. او علی سفر یا په سفر کې او جاء احد منکم یا راشي یو تن د ستاسو نه من الغائط، غائط اصل کې ښکته ځای ته وي چې کوم ځای کې جوړي او ډوغلي کندی ایته غائط ویل کېږي. مراد ترې اودس ماتې قضای حاجت دی. قرآن کریم چونکې ډېر مهذب انداز کې خبرې کوي، چونکې خبره لږ کې نامناسبه وه، دی نه شو ویلی چې اودس ماتې عین تعبیر وکړو چې دا اودس ماتې کوم ځای کې کېږي نو هغه ځای یاد کو. عربو دستور دا و چې دی به اودس ماتې له بار تلو، صحرا ته به تلو، کلو میدان ته به تلو او په کلو میدان کې به بیا دې ښکته ځای کې کېناستل به، داسې کنده کې د ونې شاته، د ګټې شاته، د غر شاته، دا ځای کې به کېناستو چې هغه ځای کې پرده به وه. نو قرآن کریم د هغې په اصطلاح کې او د هغې په ژبه کې خبره وکړه من الغائط. نو مراد ترې قضای حاجت دی، کړو کې اودس ماتې او که غټ اودس ماتې وي. نبی علیه الصلاة والسلام په صحرا کې هم اودس ماتې کړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې بیت الخلا استعمال کړې ده. دا روایت ترمذی کې هم دی او ابو داود شریف کې هم دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی زه خپل خور کور ته لاړم، د حفصې رضی الله تعالی عنها کور ته. ما تپوس وکړو نبی علیه السلام کوم ځای وی بره دی. د حفصې رضی الله عنها چې کومه کوډاګۍ وه د هغې د پاسه نبی علیه السلام چاردیواري کړې وه، داسې ډېره غټه چاردیواري خو نه وه، خو په هر حال وه پرده راتلې شوه او بره دی بیت الخلا جوړه کړې وه، واشروم یې جوړ کړو. دی وی زه بره په پوڼو باندې وختم اندر پایې باندې. نبی علیه السلام دغه وخت کې اودس ماتې ته ناست و. نبی علیه الصلاة والسلام شاته وکتلو چې څوک را روان دي، نو زه ولیدمه چې دما څنګه سترګې نبی علیه السلام سره میلاو شو، نو کته راکوز شوم. زه پوه شوم چې نبی علیه السلام اودس ماتې ته ناست دی. او دا حدیث بیا ځان له د علماو او د فقهاو منځ کې یو لوی اختلافي بحث شروع شوی دی، ځکه دې روایت کې دي چې د نبی علیه السلام مخ ملک شام طرف ته و. د اودس ماتې ته نبی علیه السلام ناست او مخ یې ملک شام طرف ته و. ملک شام طرف ته بیت المقدس دی، چې ستا مخ بیت المقدس ته شو نو شا د بیت الله شریف ته شوه، ځکه مدینه منوره داسې ځای کې ده چې د هغې ستا مخ ملک شام طرف ته وي، نو ستا به شا آلریډي بیا بیت الله شریف ته راځي. او دا حدیث نه دا معلومیږي چې د نبی علیه السلام شا بیت الله شریف ته وه، حالانکه د اودس ماتې په ټایم کې کړو کې اودس ماتې کوي او که غټ اودس ماتې کوي نو بیت الله شریف ته به نه مخکې او نه به شا کوي. که صحیح حدیث د بخاري او د ترمذي او د ابو داودو چې لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو چې اودس ماتې کوئ کړو کې دی او که غټ دی نو تاسو بیت الله ته نه مخ کوئ او نه به شا کوئ. او دا حدیث کې دا راغلی چې نبی علیہ السلام شا بیت الله شریف ته وه. د دې حدیث بیا بلا شي محدثین توجیحات کې چې اصل کې ابن عمر رضی الله عنه خو د تحقیق دپاره نو ترې چې نبی علیہ السلام څنګه ناست دی. خیال خدا و چې نبی علیہ السلام بره د ملاقات ته روانو، هغه ناسا په دغه نظر لګېدلی دی چې نبی علیہ السلام اودس ماتې ته ناست دی. صحابه خو باادبه خلکو، نظر ناسا به پرې وترې. ابن عمر سے دا خو نه ګڼې انګل یې واغستې چې څنګه انګل کې ناست و څنګه ناست و، هغه اچانک نظر یې ښکته کړی کته راکوز شوی دی. آیا نبی علیہ السلام واقعي په 90 زاویه باندې بالکل داسې ناست و چې ګنې مخې بالکل بیت الله شریف ته او شاید بیت الله ته بیت المقدس ته راته و که نه؟ د حدیث بیا بلا شي توجیحات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث مطلب دا دی چې په کور کې دننه مو بیت الخلا استعمال کړی ده، نو جواز دواړه دي، کور کې دنم او بارو مو من الغائط د اودس ماتې نه. قرآن کریم عجیبه الفاظ روړي وي. احد منکم وی راشي یو تن، احد نکره د یو تن راشي، اشاره څه طرف ته وکړه چې اودس ماتې کوي نو تنهایی به اختیارې، د خلکو منځ کې به نه کښېني، د لارې په غاړه به نه کښېني چې نارینه دې ویني او زنانه دې ویني او دې ناست دی.
تنهایی کې به کینی، داسې ځای کې چې تا څوک نه ویني، د پردې خیال به ساتي، تهذیب کې دننه به اودس ماتې کې. انسان یې الله در عقل درکړی، مسلمان یې دا اودس ماتې په لاره کې کولو، په لاره به زنانه تېرېږي، ماشومان به تېرېږي، به ستا نه څه څه به کوي. مشر سړی یې سپینګیري او ته په دې عمر کې ناستې لارې په غاړه چې څه کوې نه لګیا یې، دا ماشومان به ستا نه څه څه به کوي. قرآن کریم احدن وي یو تن، اول وي او جاء راشي یو تنو، دا نه چې د خلکو منځ کې ناست او لګیا دی، نه د یوازې والي نه راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو داود لومبني حدیث دی، دا د ابو داود لومبني روایت. نبی علیه الصلاۃ والسلام کان اذا ذهب ابعد، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې اودس ماتې رته سم لرې به لاړو، دومره لرې به لاړو چې خلکو د نظر نه پناه شو. دومره نبی علیه الصلاۃ والسلام په تنهایی کې او په یوازې والي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام اودس ماتې کړی دی. ابو داود شریف کې بل روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یخرج الرجلان، دو سړي داسې کار چرې مونږ کی، یضربان الغایط، چې دواړه اودس ماتې ته ناستي، او کاشفین عن عورتهما، او ځان ښکاره کړی دی، یتحدثان لا یاران پکې خبرې هم کی او ګپ هم ګرم کړی دی، ناسته ته دي او کیسو ګپ لګیا دی وای نور کنه، او ناسته اودس ماتې ته او ځان ښکاره کړی هم دی. نبی علیہ السلام فرمائی فإن الله يمقت على ذلك، الله ته په دې خبر ډېره سخت غوسه ورځي. مقت سخت غوسې ته وایي، الله ته په داسې انسان ډېره سخت غوسه ورځي چې لکه دا کیسو دا وایسو ناس کم ځای کې نه اودس ماتې چې کې په تنهایی کې به کې، په یوازې والي کې به کې، پردې مکمل خیال به ساتي، کور کې دنم کولی شي خو د پردې مکمل اهتمامي. او جاء یا راشي احدن یوتنو منکم دستاسونا من الغائط، دا اودس ماتینا، او که لفظی مانا کو نو من الغائط د ښکته ځاینا، د لاندې ځاینا چې هلته کې اودس ماتې کېږي. من الغائط دا اودس ماتینا، او لامستم النساء، یا تاسو یوځای شوي یې بیبیانو سره، لامستم بای مفاعله ده په معنی د جاماتم سره، تاسو بیبیانو سره یوځای شوي یې نو غسل در باندې واجب شوی دی. امام شافعي رحمت الله علیه د لامستم معنا لمستم کې، ان تاسو لاس وړی دی زنانو له. د امام شافعي رحمت الله علیه د امام مالک سے مذهب دا دی که یو سړي اودس کړی دی او د لاس زنانه سره ولګېدو، که خپله ده او که پردې ده، خو د هغې بدن سره لاس ټچ شو او د دې منځ کې سحایل او پرده نشته، د اودس مات شو دې سړي، هغه د لامستم په معنا د لمستم سره دي، لیکن مونږه لامستم الو او معنی یو ځایوالي اخلو. امام شافعي سے مذهب ډېر سخت دی، دا کار بیا حرم شریف کې به څه کوي؟ حرم شریف کې د حج په موقع څومره خلک وي او ټول خلک یو ځای روان وي، نارینه او زنانه. اوس که دغه دوران کې ستا لاس د زنانې لاس سره ولګېد او داسې مات شو، بیا تو بیا اودس به کوې، بیا به راځې، بیا به طواف به کوې، نو که بیا داسې بیا به اودس ماتي. سم مذهب ډېر ګران دی د هغو. زمونږ غټ دلیل دا دی، عایشه رضی الله تعالی عنها وی زه به د شپې اوده ومه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به تهجد له پاڅېدو، کوډګۍ خو وړې وړې کوډګۍ وې چې یو تن به مونځ کو بل تن به خپې نه شو غځولی، دومره وړو وړو کوډګو کې امام الانبیاء او سردار الانبیاء او مؤمنی زندگی تیره کړې ده. شکر مادر خلکو نه وته په دومره وړو وړو کمرو کې. زموږ نن سبا واشرومونه د نبی علیه السلام د کوډګو نه لوی دي. نو عایشه رضی الله عنها ما به خپې غځولې وې او نبی علیه السلام به مونځ کو، چې ما به خپې غځولې وې نبی علیه السلام به سجده نه شو لګولی، نو ما په دې خپې باندې چونګاره ولګول، ما به خپې راغونډې کړه، نبی علیه السلام به سجده ولګوله. دغه حدیث کې دی چې نبی علیہ السلام به ما باندې چونګاره ولګوله. په کور کې رڼا تنظیم نو، دیوه په کور کې ونه د شپې تیاره به وه. په مسجد نبوي کې په 9 کال باندې دیوه لګېدلې ده. مسجد نبوي چې د مسلمانانو جومات دی، په 9 کالو د نبی علیہ السلام د وفات نه 1 کال مخکې په جومات کې دیوه لګېدلې ده. نو په کورونو کې ډیوې کم ځای وي، تیاره به وه او نبی علیہ السلام به لاس ګرځو او دما کله خپیل او کله یو ځای کله به لاس لګېدو.
نو آیا نبی علیہ السلام چې د زنانه لاس بدن سره لګېده ته اودس مات شوی دی او که نه؟ دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غټ دلیل دی چې لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، اودس ماتېږي په یو ځای کېدو سره. فلم تجدوا ماء، پس تاسو نه مومئ اوبو لره. دې ټولو صورتونو کې اوبه دله یا نه دي ښې یا نشته دی، نو تاسو اوبه نه مومئ. فلم تجدوا، پس تاسو نه مومئ ماء اوبو لره. قرآن کریم تجدو وي، دی ونه چې اوبه نشته، اوبه خو به یي خو تا ته اوبه نه میلاویږي. قرآن کریم او شریعت موږ مکلف د دې خبر نه یو چې اوبه به پیدا کوي کار ځایي. اوبه پیدا کول خو ګران کار دی، تا خپل کوشش وکړه اوبه نشته دی. یو ځای کې چې اوبه ګورې یو میل هر طرف ته یو میل چې اوبه نشته، لکه مخامخ او ښي طرف ته او ګس ته شاته چې په یو میل کې اوبه نشته ته معذور یې بیا. اگر چې 2 میله کې اوبه شته هلته مزه به تا ته چا وایي چې لکه یو میل کې دننه دنه اوبه نشته دی، بس بیا تیمم کولی شي. نو فلم تجدو، پس تاسو نه مومئ اوبو لره. چې اوبه نه مومئ نه څه به کوئ؟ آیت کې نورم بحث انشاءالله بیا به کو کهري. او کچرې تاسو بیماران یا په سفر کې یا راشي او تند ستاسو نه د ښکته ځای نه د اودس ماتي نه، یا تاسو یو ځای شئ بیبیانو سره، پس تاسو نه مومئ اوبو لره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فلم تجدوا، پس تاسو نه مومئ ماء اوبه، فتیمموا، پس تاسو قصد وکئ صعیدا د خاورې، طیبا د پاکې، فامسحوا، پس تاسو لاس راکاږئ بوجوهکم، په مخونو خپلو، وایدیکم، په لاسونو خپلو، منه د دغه خاورې نه، ما یرید الله، اراده نه لري الله تعالی، لیجعل علیکم، چې وګرځوي په تاسو باندې، من حرج ستنګي، ولکن یریدو، لیکن اراده لري الله تعالی، لیطهرکم، چې پاک کی تاسو لره، ولیتم نعمته، او چې پوره کی نعمت خپل، علیکم په تاسو باندې، لعلکم تشکرون، د پاره دی چې تاسو شکر ادا کړئ. د آیت مبارکه په دې حصہ کې د تیمم د حکم بیان دی چې کله تاسو اوبه نشئ استعمالولی د اودس دپاره او یا د غسل دپاره، معذوره یا سفر کې یا اوبه نشته، بیا تاسو تیمم وکړئ. تیمم چې کوئ نو په پاکه خاوره باندې به کوئ، او د تیمم طریقه بیاني چې تیمم به په ټول بدن باندې نه کوئ، صرف په مخونو باندې او په لاسونو باندې. بیا الله تعالی د حکمونو علتونه او حکمتونه بیاني چې الله تعالی تاسو باندې آسانی راوسته، تاسو یې مشکل کې ونه غورځولی. الله ستاسو آسانی مقصود ده، نو ښکلې ښکلې نرم نرم او آسان آسان حکمونه ته بیاني چې اوبه نشئ استعمالولی تیمم وکړئ. تیمم کول آسان دي په مقابله د اودس کولو کې. الله تعالی شکر ادا کړئ چې الله تعالی تاسو باندې آسانی راوسته او سخت سخت احکامات په تاسو باندې فرض نه کړو، ورنه چا به څه کړي وو. که یو سړی حکم نه پوره کړي د الله ورسره نقصان نشي کولی، خپل نقصان به کړي. که الله تعالی سخت احکامات فرض کړي وي، چا احتجاج کولی شو سو یا چا څه بل څه طریقه اختیارولی شامل وری خامخا کو. بیا که دا سخت احکامات چې په بني اسرائیلو یې فرض کړو او په موږ هم فرض شوي، موږ پرې څنګه عمل کوو؟ او که عمل هم نه کړو نو خپل نقصان به هم کېدو. الله تعالی نقصان خو څوک نشي کولی. نو د الله تعالی کرم دی، احسان دی په تاسو باندې. د الله شکر ادا کړئ، د الله د اسانو اسانو حکمونو ته، د نعمتونو ته وګورئ. فلم تجدوا ماء، پس تاسو نه مومئ اوبو لره. مخکې عذرونه بیان شو
تاسو بیماران یې اوبه نشئ استعمالولی، یا په سفر کې اوبه نشته دی، یا په سفر کې او بیماران یې، یا تاسو اودس مات کړی دی او د اودس لپاره اوبه نشته، او یا تاسو باندې غسل واجب شوی دی اوبه نشته، یا اوبه شته لیکن تاسو لپاره اوبه استعمالول مناسب نه دی او ټیک نه دی، بیماران کېږئ، نو په دې ټولو صورتونو کې فلم تجدو ماء، پس تاسو نه مومئ اوبو لره. دا اوبه نه موندل په دوه قسمه دي، یو خو دا چې اوبه د سره شته نه، که ته ډېر تلاش وکړې او ډېر وګرځې لیکن اوبه ته نشي پیدا کولی، او دویم اوبه شته لیکن ته استعمالولی نشي، نو دا هم د اوبه په نه موندلو کې راغله. اوبه موجود دي لیکن ته بیمار یې، ستا لپاره د اوبو استعمال ټیک نه دی، یا اوبه شته لیکن تاله څوک درکې نه، او یا درکې خو په پیسو یې درکې او دا سره پیسې سوا شته نه، نو دا ټول صورتونه فلم تجدو ماء کې رالو. پس تاسو نه مومئ اوبو لره. انسان به اوبه تلاش کی، یو ځای کې اوبه نشته ته به ګرځې، چا نه به تپوس کوي، هر طرف ته یو میلو چې تا ته پته ولګي چې په یو میل کې دننه د اوبه نشته، مخامخ یو میلو، ښي طرف ته یو میلو، ګس طرف ته او شاته، چې په دومره علاقه کې اوبه نشته تیمم کوه. بیا ځکه د دې نه اخوا بیا مشقت دی، دا یو میل مزل کو دا څه ګران کار نه دی، دا یو انسان ښه په اسانه باندې کولی شي او ټایم پې ډېر نه لګي. هر مونځ کې الله تعالی دومره گنجایش ایښودی دی چې سړی یو میل مزل وکړي مونځ ته نه نشي قضا کېدی. لکه د هر یو مونځ دپاره کم از کم یو ګنټه یو نیمه ګنټه ټایم شته، لکه سحر دپاره یو نیمه ګنټه ټایم دی، مازدیګر دپاره ګنټه یو نیمه ګنټه 2 غنټې ټایم دی، ماښام دپاره دونه ټایم شته دی. نو په دومره ټایم کې سړی په یو میل کې اوبه تلاش کولی شي، او سیوا 2 میله او 3 میله دا بیا سیوا کېږي، مشقت دی پکې. چې یو میل کې اوبه شته نو ته به اوبه تلاش کوې به، اوبه به معلومې به او په هغې به اودس کوې. که اوبه ستا خوا کړي لیکن تا ته معلومې نه دي، تا ته چا ومونه وي په خپله ته هم نه دي معلومې، او تا وکتې او تا تیمم وکړه او مونځ دې وکړه مونځ دې شوی دی، اگر چې د مانځه نه پس تا ته چا ووایي چې د فلانکي ځای کې اوبه وي. ابو داود شریف کې روایت دی 2 کسان په سفر باندې ووتلو، د مونځ ټایم راغی اوبه نه وی، دواړو تیمم وکړو دواړو مونځ وکړو، د مانځه نه بعد د مونځ وخت پاتې وله چې دې کې دې ته اوبه راغلې، هغه یو تن راولګېد هغه اودس وکړو او مونځ یې بیا وکړو، او هغه دویم صحابي چې و نو هغه مونځ ونه کړو بیا، بس ما خو یو پرې مونځ کړی دی. چې کله دې دواړه واپس رالو نبی علیه السلام ته، نبی علیہ السلام ته دې خپله کارګزاري بیان کړه. هغه یو وی ما خو چې مونځ ونه کړو، بلې ما خو مونځ بیا دوباره وکړو. نبی علیہ السلام هغه صحابي ته چې هغه تیمم باندې مونځ کړو دوباره اودس او مونځ ونه کړو، هغه ته وی اصبت السنة واجزأتک صلاتک، تا اصل د شریعت په مقصد باندې تا عمل وکړو، یعنی د شریعت مسله هم دقه ده چې د مانځه نه مخکې تا اوبه تلاش کړې اوبه نشته، نو ته معذوره شوې، تا تیمم وکړو مونځ دې وکړو. اگر چې د مونځ نه پس ټایم دا شته، مونځ لا قضا شوی نه دی او تا ته اوبه راغلې، نو تا باندې دوباره اودس کول او مونځ کول واجب او فرض نه دي. نو اصبت السنة، ته سنت ته ورسېدې، تا په سنتو باندې عمل وکړو، زما همدغه طریقه ده او د شریعت هم دقه حکم دی، او دا چې کوم مونځ دې کړی دا مونځ دې شوی دی. واجزأتک صلاتک، هغه بل صحابي ته ووایي چې چونکې تا مشقت وکړو، بیا دې اودس وکړو، بیا دې مونځ وکړو، نو لک الاجر مرتين، تا به الله تعالی 2 اجر درکړي. هغه لومړی مونځ فرض او دا ورپسې مونځ نفل شو، نو ظاهره خبره چې نفل دې وکړو نو اجر خو شته دی، یعنې وخت ضایع کول نه شو، هسې بې فایدې کار خو نه شو، نو تا به الله تعالی 2 اجر درکړي. د حدیث کې ناشنا حکمت دی، د 2 صحابو په یو تنقید ونه کو، هر یو په خپل رای باندې عمل وکړو، یو بل ته سوچ اته سکه او اته سکه، صحابو دا ناشنا مزاج اختلاف به نه پیدا کو او به جا په یو بل بحث او تنقید یو بل باندې نه کو، بس مسله به نبی علیہ السلام ته پیش کړه، نبی علیہ السلام بدای حل بیان کو. دا مسله ده چې کله د مونځ ټایم شو، نو ته به دا نه چې د مونځ تر اخره پورې به انتظار کوې چې کیدی شي اوبه راشي او کیدی شي اوبه راشي،
بس د مونځ ټایم داخل شو ته وګوره اوبه شته او که نه، که اوبه میلاو شي نو اودس وکړه، او که اوبه میلاو نه شي نو تیمم کوه. د شریعت د طرف نه دا واجب او پابندي نه ده چې ته به د مونځ تر اخره پورې انتظار کوې کیدی شي اوبه راشي کیدی شي اوبه راشي. دا ځان له یو تکلیف دی، شریعت په تا تکلیف کې نه اچي. بس د مونځ اراده دې رامونځ کې هغه ټایم کې اوبه وګوره، که اوبه شته نو اودس وکړه، که نشته نو تیمم وکړه. ها که د مونځ دوران کې اوبه راغلی تا په تیمم باندې مونځ شروع کو او لا سلام دې نه دی اړولی او تا ته چا وي چې لکه اوبه خو راغلی یا لکه نن سوه دور کې بجلی راغله بس اوبه مو سر بیا راغلی. بیا د مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې کله د مونځ دوران کې اوبه میلاو شوې نو مونځ دی تیمم دې مات شوی دی او مونځ دې مات شوی دی. اوس به ته اودس کې او مونځ به سره بیا شروع کې. لیکن دا نور امامان وي، امام مالک او امام شافعي او امام احمد سے وو چې هغه وي مونځ جاری ساته مونځ دې ټیک دی، هغه په دغه تیمم باندې مونځ شروع کا وي دا پوره کا. خو د مونږ امام سے وي چې نه د اوبو دا موندل او مونځ لا ختم شوی نه دی نو گویا کې دا مونځ چې کوم دې باطل شو. ها کچره تا تیمم وکړو او مونږ لا نه دي شروع کړی او به دې وموندې نو بیا بل اتفاق په دې ټولو امامانو په نسبت باندې هغه تیمم خود به خود مات شو. اوس به اودس کې مونږ به بیا کې. فلم تجدو پس تاسو نه مومې. قرآن کریم دا نه چې اوبه نشته بلکې سوی تاسو یې نه مومې، اوبه خو به خو تا ته باندې معلومې. نو فلم تجدو ماء پس تاسو نه مومې ماء اوبو لره. خو دا نه چې ګیر چاپېره کې اوبه نشته، طلب بکې کوشش بکې معلومات بکې چا نه به تپوس کې ګیر چاپېر به ګورې د کرایې نه به معلومې. فلم تجدو ماء پس تاسو نه مومې اوبو لره. کرایین څه دي؟ ګیر چاپېر وګوره صحرا دی کلو میدان دی، که مرغۍ دې برولی ده اوبه دې کشته دی. بیا کم دی کې چې اوبه وي هلته مرغۍ چې مرغۍ اوبه به خامخا وي، کم دی کې چې اوبه نشته نو مرغۍ به هلته نه ویني. بیا چې ګیر چاپېر وګوره مرغۍ ځي راځي دی اوبه چې ته نږدې شته دی ځکه خو دا ځناور او دا مرغۍ هلته اوسېږي. نو فلم تجدو ماء پس تاسو ونه مومې اوبو لره. نو بیا فتیممو تیمم ویل کې قصد کول اراده کول د یو کارو. دې تیمم ته تیمم ولې وي؟ دې کې ته قصد کې را پاسې په خور وایزان پاکې. نو فتیممو پس تاسو تیمم وکې یعنی قصد وکې. صعیدا طیبا صعید د ځمکې مخ ته وي، د ځمکې دا چې کوم پاسانی مخ دی چې کوم مونږ ته ښکاري ته صعید وي هموار میدان ته. نو په دې هموار میدان باندې څه وکې تیمم وکې. خو دا چې دا خوره به پاکه پکاري نو طیبا پاکیزه به وي. تیمم په ګنده ځای نشي کولی، که یو ځای ګنده شوی دی وچ شوی هم دی خو لیکن ان نجس و ایره پسې تیمم نشي کولی. تیمم به کې په پاکه خاوره باندې. تیمم په هر هغه څیز باندې کولی شي چې په اور باندې ویلي کېږي نه او دارنګې په اور باندې ایره کېږي نه. چې کم شي ایره کېږي لکه کپړه شوه لکه ونه شوه لرګی شو په دې تیمم نشي کولی. په دې به هغې تیمم کوي چې په دې باندې ګرد و غبار او خاوره پرته وي او چې په اور باندې ویلي کېږي لکه اوسپنه شوه لکه سره او سپین شو پیتل شو په دې تیمم نشي کولی. په دې به تیمم هغې کوي چې د دې راپاسه ګرد و غبار او خاوره پرته ده او چې کم شي په اور باندې ویلي کېږي نه او ایره کېږي نه نو هغې باندې تیمم بلکل کولی شي. که یې راپاسه خاوره شته او که نشته دی، په دیوال باندې په خښته باندې په ګټه باندې په فرش باندې په چونه باندې په خاورو باندې په شګو باندې په هر لوټه باندې تیمم کولی شي. نو دا نه چې دیوال د پاسه به خامخا خاوره پکاري ځکه دیوال په خپله د ځمکې د جنس نه دی، د دې راپاسه خاورې شرط نه دی. بس لاس راکاږه او تیمم کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیوال باندې تیمم کړی دی. ابو داؤد شریف کې روایت دی یو صحابي په نبی علیہ السلام سلام وکړو. نبی علیہ السلام دغه ټایم کې اودس نه اودس یې مات کړی و او اوبه هم هغه ټایم کې نه وي. صحابي فنا کېدو ولوته چې ته نبی علیہ السلام زر زر په دیوال باندې تیمم وکړو او هغه جواب ورکړو. نو په دیوال باندې تیمم کولی شي که دیوال ارنګ دی. د ځمکې په مخ باندې تیمم وکړي
خلق په کپړه باندې تیمم کې صادر باندې په صادر به علی تیمم کې چې بس خوري سن سوي ګرد غباري که یو صادر بالکل وینځل شوی صفا د صندوق نه دی راوځي تیمم په نشي کولی هم د خوري کم دي په صفا صادر به څنګه تیمم کې ایر پاسه سن سن ګرد غبار پکار دی قران کریم سعید نوې د ځمکې مخ یاد کو دی ولي وي شریعت دانوي چې ځمکه برا کني چې ګندا پاسانی مخ بواړي او لاندې خور ورو باسي شریعت دام نوي چې د ځمکه کچا کزانتا دا زه او کنه چې پوس شي یا په لاس رو بغوا بد د ځمکې مخ دی که فرش ته که ګټه ده که کانی دی که خور ده که شګه ده که لخه ده ارنګ چې ده لاس میرا بغوا تیمم په کوا سعیدن طیبن په خور پاک باندې تیمم دې کې بنیت همها کې بغیر نیت تیمم نکېږي نو نویت ان اتیمم لرفع الحدث والاستباحه الصلاه عربی کې مېری شي پښتو کې مېری شړ کې دانیتو کا چې ځانیت تیمم کوم زه د خپل ځان د پاکي د پاره چې زه په عبادت کوم منځ کوم نو نه ګران کار نه دی پړه کې دانیتو کا او بیا تیمم کوا او دو ضربه دوړ لاسونه با ګوتې ولګي معمولی کولو کې او ځمکه په دمه باندې کې پزمکه باندې غرباري مو باسه بس پزمکه په دمه باندې کیزا او بیا د لاسونه اوسنده ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تیمم کو نو لاسونه اوسنډل یو بل سره او بل روایت کې ده چې نبی علیہ السلام پوکی ورکو لاسونه لا دغه چې کوم خوري پر پاسان خطري په مخ ځان خوري نه چې دا لاسونه په دې ځمکه لګیدل بس دا کافی دي نو نبی علیہ السلام لاسونه سندري دي نفذ لفظ دی او نبی علیہ السلام یا پوکیم ور کړی دی او بیا لاسونه مخ باندې خو دي په مخ باندې لاسونه بس کیزا ټول مخ باندې لاسونه وګرځوا دا مونږ چې ځان په زور مکلف کړی دی چې دا غوته به اوچته کې او غوته د نبره شو غوته د نحکته شو دا ځان خبرې دي بس لاسونه کوچت شو کحکته شو په ټول مخ لاسونه وګرځوا بیا وګرځوا چې دا وخته برابر ځای نه پاتې نشي لاس ته وګرځي ودا تیمم دی بیا به دوه لاسونه زمکه لرو بغي او بیا په خلاص باندې نبی علیہ السلام یو روایت کې دا سری ابو داود شریف کې روایت ده د لاس د دن طرف نه تیمم شروع کو بطون د لاس یو پاسانی ته یو لاندنی طرف ته دی تلی ته باطن وي د تلی دی اپوزیټ ته ظاهر وي نبی علیہ السلام د دن طرف نه تیمم شروع کړو هغه تیمم ټول لاس باندې وکړو او بیا په غس لاس باندې دا تیمم دی نور بدن باندې لاس راکاګل ضروری نه دي ابو داود شریف کې روایت ده دا عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ وی وزا عمر رضی الله عنه دواړه نبی علیہ السلام لګلو د صدقیو خانو هغه چون کې بار د مدینه منورې نه بار یو ځای کې دی ته ایثار کړو دغه خان پکلو کې دن نشي پاتې کېدنو نو بار بو او شورو کې غلامان او وینځم نبی صحابه به کارونه په خپل کولو نو یو میاش به دو صحابه داغي نگرانی کوله نو په یو نمبر کې د عمار بن یاسر او د عمر رضی الله عنهما دوړو نمبرو نو دا عمار بن یاسر رضی الله عنه ما باندې غسل واجب شو ما وایي چې کنه بس څنګه غسل کې مونږه پټول بدن باندې وباچو نو دا شان تیمم کې هم دا پکاري ناغي په تماعقتو او بل واکه تمرغتو ویراله ما په خور کې خصم اور غړې دم وی غیر چاپیر پکې تاویدم او را تاویدم په دې خورو کې چې دا خور مم د بدن ارزه ته رسول څنګه دا ساروي تمرغ تماعق ساروي چې څنګه په خور کې ورغړي وی دک شان پکې ور غړې دم و چې رااله نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام ته خپل کیسه وکړه نبی علیہ السلام خواندلو اته ساده سړی ستاره پر دا خبره کافی ده ان دا غسل هم دغه تیمم نه چې لاسونه دواړه پزمکه باندې کیزا بیا مخ باندې راکاګه بیا زمکه باندې کیزا او دواړه لاسونه باندې تر څنګهلو پورې لاسونه وګرځوا دا ستاسو تیمم نه دا ته چاوي چې خور کې ارغړه یا پاکه ځان څنګه نو فتیمموا صعیدن پس تاسو تیمم کې صعیدن په خور باندې او طیبن په پاکیزه باندې فامسحوا بوجوهکم نو چې تیمم طریقه بسوي نو فامسحوا په تاسو لاس راکاږي بوجوهکم په مخونو خپل باندې په مخ باندې بلاس راکاږي
او بیا و ایدیکم په لاسونو خپلو باندې. دلته کې ایدیکم سره مع المرافق نه وي یا الی المرافق نه وي، چونکې مخکې د اودس په بیان کې الی المرافق تیر شوی دی. اودس اصل دی او دا تیمم دای خلیفہ او نائب دی. نو چې کوم حکم د اصلي اکه حکم د نائب می مخکې بره الی المرافق وي ایدیکم الی المرافق، بیا هغه ایدیکم دک مراد دی چې څنګه په اودس کې تاسو تیمم تر څنګلو یعنی څنګلو پر لاسونه وینځئ، نو تیمم کې هم داسې کوئ. اگر چې روایاتو کې تر دې مړوند پورې ذکر هم راغلی دی چې تیمم وکړئ تر مړوند پورې. دویم روایت کې دا لیچو پورې هم راغلی دی د مړوند او د څنګلو منځ کې، او په یو روایت کې څنګلو هم راغلی دي. بل روایت کې مافوق المرفقینو د څنګلو د پاسه، او بل روایت کې د ترخونو پورې هم راغلی دی الی المناکب والآباط تر مټو پورې او تر ترخونو پورې. روایتو کې دا مختلف الفاظ دي. امام احمد رحمت الله علیه ته دا غستره هغه تیمم تر مړوند پورې دی، لیکن دا نور ټول امامان وی چې نه تیمم تر مړوند پورې نه تر څنګلو پورې دی، ځکه دا تیمم چې دا د اودس نائب دی. چې په اودس کې موږ لاسونه تر څنګلو پورې وینځو، په دې کې به موږ لاسونه تر څنګلو پورې راکاږو. منه دا هو د وی دی سعید تراجه دی دغه ځمکې د مخ نه دغه خاورې نه. قرآن کریم منه وی خاورې راوچتوه ما بس لاسونه په دی باندې کیږه او مخ باندې راکاږه. ما یرید الله اراده نه لري الله تعالی تاسو باندې اسانی راولي، تاسو باندې خفقیږي، مهربان دی الله، مهربان دی په خپل مهربان پیغمبر درکو، خپل آسان شریعت درکو. ما یرید الله اراده نه لري چې دا مونږ او دا تیمم داسې ګران حکم نه لري لیجعل علیکم چې وګرځي پتا سو باندې من حرج ستنګي، الله پتا سو باندې مشقت او تنګي ګران حکم نه نازلی، ځکه الله تعالی آسانی راوستا. حرج اصل کې هغه ځای ته وي چې کوم دی کې ډېرې زیاتې ونې او دا ونې یو بل ته نږدې وي او د هغې دا څانګې او دا پاڼې یو بل کې ننوتې ته حرج ویل کېږي. نو دې کې تلل ګراني او راوتل دې ګراني. په داسې ونو کې په داسې فصل کې چې یو بل ته بالکل نږدې وي، نو هغې کې ته تللی شي نه ترې نه راوتې شي، نو تنګي شي که نه په کومه لړ شم اوسو تا ته لاره نه میلاوي ته حرج وي. حرج اصل معنا دک کرا قرآن یې الله ته به داسې تنګي نه راوړي چې بیا بند نه درځېدله چې خدای اوس مو اودس هم نشم کولی، اوبه هم نشته، نو څه به کوم بیا؟ الله تاسو ته اساني درکړه، زه تیمم وکړه آسان کار دی. الله په تاسو باندې تنګي نه راولي، آسان احکاماتو څونه اساني ده څونه په ولاړه مونږ نشي کولی په ناسته باندې وکړه، په ناسته نشي کولی په ملاسته باندې وکړه، اودس نشي کولی تیمم وکړه، څونه اساني ده. نو داسې ارسه کې روجه ده نشي نیسلی، بیماری منیسه، سفر کې نو منیسه روجه، زکات در باندې فرض شو په یو ځای نشو لږ لږې ورکه، په یو ځای نه نشو کال پسې خیر دی ورکه. څونه اساني ده په هر یو حکم کې، هر حکم کې الله تعالی اساني راوستی ده. اوس چې انسان یې نه کینو انسان ہوئی چې بس مکمل معافی نو دا غواړي، نو نه من حرجن ستنګي. او ابن عاشور بل شان معنا کړی ده، هغه وی تنګي دادا وی د صحابو همون سره شوقو، د صحابو راحت او د صحابو سکون په مونږ کې او د مونږ په نه کولو کې تنګي وا. قرآن وی کچره تیمم نه وي او تاسو باندې اودس او غسل واجب شوی او بنشته تاسو به غسل کوئ، مونږ به بیا نه کو، چې مونږ هم نه کو نو تاسو به تنګې کې پراته وي بیا، ځکه ستاسو سکون او راحت خو په مونږ کې دی او مونږ به تاسو کولی نه شو نو په تنګې کې به پراته وي چې خدای دا مونږ به کله کوم چې راته راحت میلو شي. وی الله تعالی تنګي نه غواړي، نو سهولت ده چې تیمم وکړي. اوسو نبی علیہ السلام وی کنه ارحنی یا بلالو بالصلاة، اے بلال اذانو کا چې ما ته راحت میلو شي چې مونږ وکما. صحابه کرام رضی الله عنهم بخپل تکاوت په خوب نه ختمو، هغه به الله ته په مونږ او درې دنه تکاوت به ختم شو،
او موږ په نډال واچو چې لګونته سملمه چې خوب وکما او امام پاسه استړی ما د موږ تکاوت ختميږي په ګولو باندې او په خوب باندې او صحابه کرام رضی الله عنهم په تکاوت ختمو د الله په ذکر او په موږ باندې نو قران وی کچره تیمم حکم نوي او بم نوي او تاسو د سمن شکولې او سلام نشکولې دا شان بناسوي موږ بم نکو نو پتنګې کې مپراته وي لکه څنګه چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ده هغه شپږ ورځې میمون نو کړي لکه په غسل جنابت کوما او بوینا نچرالما غسل میو کو وی گویا کې غر زما د سر نحکته پریوتو قرآن کریم من حرجن دک یادی ولکن یریدو لیکن الله تعالی اراده لري لیطهرکم چې پاک کی تاسو لرا الله تو ظاهر او باطن دواړه پاکي په اودس سره انسان پاکيږي په غسل سره انسان پاک شي ظاهری بدنم پاک شي او د ګناهونم پاک شي مسلم شریف کې او ترمذی شریف کې روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو اذا توضأ العبد المسلم کله چې مسلمان بنده اودس کی او فغسل وجهه خپل مخ وینځو نو خرج من وجهه كل خطيئه نظر بعينيه د انسان په دې سترګو باندې چې کوم ګناهونه کړی دي سونه لیدلې کړی دي او دا یې په دې خلاف په دې پوزه باندې او په دې غوګونو باندې د مخ نه چې وبپری وځي من آخر مع الماء او مع آخر قطر الماء اخرانی ساس کی چوردی گناہونم کتو ورزیگی او دارنگی اذا غسل یدیه چکر بیا لاسون وینزی نو خرج من یدیه کل خطیعت بتشتها یداهو تا پا دی لاسون چی سمر گناہون کردی دی او گناہون چی دا لاسون نو بغرزیگی نو گناہون سرم ورزیگی او دارنگی اذا غسل رجلیه چکر بیا خپی وینزی نو خرجت کل خطیعت مشتها رجلاهو تا په دې خپل چې څومره ګناهونه کړی دي نو اخرانی ساس کې سره د خپل ګناهونه مغرضيږي نو دا او داس انسان پاک شي د ګناهونو او په غسل سره انسان د ګناهونو مکمل پاک شي نو دارنګ تیمم سره مو لیطهرکم چې الله تعالی پاک کی تاسو لرا ظاهرمو او باطنمو وليتم نعمته علیکم او چې الله تعالی پوره کی خپل نعمت پتا سو باندې اسلام ډیر لوی نعمت دی بیا په اسلام کې د خپل احکامات او آسان احکامات دا د الله تعالی مزید انعامات دي الله تاسو باندې خپل انعامات پوره کړو سکسر پرې نه هو دو او دې باندې صرف را پاسي په دا نعمتونو د استعمال کې په عمل کې دراولي لیتم نعمته علیکم چې الله تعالی پوره کې خپل نعمت پتا سو باندې لعلکم تشکرون د پاره دي چې تاسو شکر ادا کړئ د الله شکر ادا کوي هر ټیم د الله تعالی شکر گزار اوسئ چرته په جبه ناشکری را نه ولې ناشکری سره په خلنی د خپل رویینا او د خپل مزاج دوم ناشکری نه پیدا کړي داسې رویه باندې اختیار داسې مزاج باندې اختیار داسې کار باندې کې چې ناشکری پیدا شي هر ټیم د الله شکر ادا کوي یا الله شکر دې مسلمان ما اسلام د خپل مذهب را کړی دی توفیق دې راکړي نبی اسلام په امت کې ما او چې عبادتو کې الله مزید شکر ادا کوي الله تا توفیق راکو زما وانت کمزوري بندلا الله په دې خبره خوشاليږي لعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکر گزار شئ پس تاسو نمو مې وبولرم پس تاسو کستو کې د خورې پاکي پس تاسو لاس راکاږئ په مهونو خپلو باندې او په لاسونو خپلو د خورې نه الله اراده لري چې وګرځي په تاسو باندې ستنګي لیکن اراده لري چې پاک کی تاسو لرا او پوره کې نعمت خپل په تاسو باندې د پاره دي چې تاسو شکر گزار شئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا آيات کے تاسو نعمت الله احسان اللہ تعالی علیکم پتا سباندی ومیثاقه
او مضبوطه وعده د هغه الذي ها وعده واسککم چې الله تعالی مضبوطه تړلې تاسو سره به هغه وعده لره اذ قلتم سمعنا کلا چې وي تاسو مونږ واورېدو واطعنا مونږ تابعداري وکړه واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ان الله علیم بیشک الله تعالی عالم دی بذات الصدور پپټو رازونو د سینو باندې د دې مخکې آیت مبارکه په آخره کې د الله تعالی د یو نعمت او د احسان بیانو چې هغه تیمم دی چې الله تعالی تاسو د تنګین او د مشکلاتو نه وباسلی او یو آسان حکم درکو چې تیمم دی دا د الله تعالی احسان او انعام په تاسو باندې په دې آیت مبارکه کې د یو بل لوی انعام او د احسان بیان کی چې هغه ایمان او اسلام دی اے مسلمانانو د الله شکر ادا کړئ چې الله تعالی تاسو ته ایمان دولت درکړی دی او د اسلام خپل مذهب درکړی دی تاسو دې شکر ادا کړئ او شکرداري چې وعده پوره کړئ کم لوزونه کم وعده چې الله تعالی تاسو سره کړی دي او تاسو الله تعالی سره کړی دي دا غي پوروالي وکړئ څنګه چې د آیت مبارکه په لومړني آیت کې دا حکم او فو بالعقود عهدونه پوره کړئ د الله په احکاماتو باندې عمل وکړئ نو آیت مبارکه کې دا یاد دهانی ده چې کومه وعده بندگان الله سره کړی دي او کومه مقامو دای تقاضا در چا دي پوره کړی شي المسلمون عند شروطهم مسلمان چې کومه وعده وکړي دا به پوره کیږي مسلمان به د خپل وعده او د عهد د پوره کولو پابند دي کوم انسان چې وعده او عهد نه پوره کوي بغیر د عذر نه داس انسان منافقي د منافق په علاماتو کې علامت دام ده اذا وعد اخلف منافق چې وعده کوي د وعده په ټیم کې دانیتی چې پوره کوم نه اسی سرسری او زبانی وعده کوم اسی سړی مطمئن کی اور کې دای چې نی پوره کوم دای سړی منافق دی چې د خپل وعده پوروالي نه کوي د مؤمن دا شان دی چې د خپل وعده او د جبه پابند دي چې کله چا سره جبه او کی وعده او کی دې پوره کی دې دانوي چې گواهان پیش کا دې دانوي چې پروف کا ثبوت پیش کا مؤمن مسلمان دا خبره کافی ده چې الله ماویني د الله مخه ته می گواہی وعده کړی دا دې په خپل وعده په خپل پوره کیبا نو آیت مبارکه کې تذکیر دې یاد دهانی ده چې د الله په احکاماتو باندې عمل وکړئ تاسو را دې وعده کړی دا واذکروا نعمت الله علیکم واذکروا آیات کې تاسو نعمت الله نعمت الله تعالی دا نعمت اسم جنس دی هر یو نعمت نه مراد دی اگر چې لوی نعمت د انسان لپاره اسلام دی او یو انسان باندې د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت ایمان او اسلام دی تاسو ګوره دنیا کې و ارب خلق دی په دې و اربو کې یو نیم عرب مسلمانان دي او دا نور ټول غیر مسلم دي او چې دا کم مسلمانان دي په دې الله تعالی څومره لوی احسان دی چې دی الله تعالی پیدایشي مسلمانان پیدا کړی دی او ایمان دولت ولور کړی دی دا نور هم انسانان دي او خياران دي سمجھدار دي عقلمند دي او ځان ته پوهوي لیکن خپل خالق نه پیژني نو انجام یې څه دی او دا مؤمن مسلمان الله تعالی د مسلمانانو ملک پیدا کړو د ایمان او دولت او نصیب کړی دا د الله تعالی لوی احسان او فضل او کرم دی په باندې دا الله دا لوی فضل او احسان رعایت کې او یادول داري چې د الله تعالی شکر ادا کې یادول نه مراد داري چې په جبه بار بار وای مراد داري چې د الله تعالی شکر ادا کې د الله تعالی حمد او ثنا وکي واذکروا نعمت الله یاد کې تاسو نعمت د الله تعالی چې اسلام دی او ایمان دی علیکم پتا سو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر راغی یو صحابي وغوی الحمدلله علی الاسلام زد الله تعالی شکر ادا کوم او حمد ادا کوم
په اسلام باندې چې ماته د اسلام خپل دولت راکړی دی. نبی علیہ السلام ته وفرمایل تا د الله تعالی ډېر لوی تعریف وکړو. نبی علیہ السلام د یو بل سړي نه واورېدلو، هغه وی الحمدلله الذي هداني الى الاسلام. زه د الله تعالی حمد ادا کوم چې ماته د اسلام لار وښودله او د اسلام دا دولت مال راکو. وجعلني من امه محمد صلی الله علیه وسلم، او زه الله تعالی د نبی علیہ السلام په دې امت کې پیدا کړی ما. کوم خپل ځان سره سوچ وکړو دا دوه نعمتونه الله تعالی مونږ لم راکړي دي، حالانکه مونږ نه درخواست کړی دی نه مونږ سفارش کړی دی او نه بل داسې یو طریقه. الله تعالی خود به خود فضل وکړو، مونږ ته د ایمان او د اسلام دولت هم راکړو، مونږ د نبی علیہ السلام په امت کې هم ګرځولی یو. هغه صحابي دا دوه خبرې وکړې. نبی علیہ السلام وفرمایل شکرت عظیما، تا د الله تعالی ډېر لوی شکر ادا کو چې تا داسې اظهار وکړه دې خبرې چې الله تعالی ماته د اسلام دولت راکو او زه د نبی علیہ السلام په امت کې وګرځولم. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم با په مختلفو موقعو باندې ذکر وکاو، د الله تعالی شکر به ادا کو، د الله تعالی حمد و ثنا به کوله. صحابه کرام رضی الله عنهم یو پیروي والله لولا انت مهتدینا، اے الله کچرتا توفیق نه ورا کړی مونږ په خپل اسلام نشو وروړي. دا ستا توفیق او ستا فضل او احسان شو چې مونږ ایمان او اسلام قبول کو. په دې مکه مکرمه کې څونه خلکو هوښیار او سمجدارو، ابو جهل ته ابو الحکم او ابو الحکم وی، ډېر لوی د حکمت خاوند او ډېر لوی هوښیار او سمجدارو. حکم او حکم چاته وی؟ د سمج خبرې کوونکی، د موقع مطابق خبره کوونکی ته حکم ویل کېږي، د خلکو فیصلې به کولې. نو دومره لوی سړی و ابو جهلو، لیکن د ایمان د دولت نه محروم شو. صحابه کرام رضی الله عنهم د الله تعالی شکر ادا کو، والله لولا انت مهتدینا، اے الله کستا توفیق نه وي مونږ په خپل هدایت نشه قبولولې. ولا تصدقنا ولا صلینا، مونږ باندې مونږ کړو نه هم صدقې کړې وي. دا چې سو شو یا الله د ستا په فضل او کرم او احسان سره شو. نو د الله تعالی شکر ادا کول او حمد و ثنا کول په دې خبره هر مؤمن مسلمان دی هر ټیم د الله شکر گزار اوسېږي. یا الله محض ستا فضل او کرم چې تا مونږ ته د ایمان دولت راکړ، نه مونږ خپل ځان کې د دې اهل نه موندو چې مونږ داسې وي. نو اذکروا نعمت الله، یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم په تاسو باندې. او نعمت نه مراد هر یو نعمت مغستی شو. الله تعالی هر یو انسان ته چې کم یو نعمت ورکړی دی، کدی یې سړی پیدا کړی دی دې په دې خبره د الله شکر ادا کړي، کدا یې ښځه پیدا کړې ده دارې په هغې شکر ادا کړي. چاله الله تعالی عقل ورکړی دی، سمج ورکړی دی، علم یې ورته ورکړی دی. بل داسې یو کمالو اس یو انسان په دنیا کې بے کمال نشته دی چا کې د کمال نی. یو انسان هم دنیا کې داسې نشته چې باقي د خوبې نه وي. هر چا کې الله تعالی کمالات خو دي، خوبې پکې خو دي. بیکاره بے فائدې اس یو انسان نشته دی. الله تعالی نعوذ بالله حکیم ذات ته، الله بے مطلب بے فائدې او بیکار او فضول یو انسان نه پیدا کړي. هر انسان لوی کمال والا دی، بذات خود کې کمالات پراته دي، بذات خود کې خپل خوبې پراته دي. اگر چې یو بل سره موازنه کو نو کمی بیشي وي، چې یو بل سره دای کمپیریزن کې موازنه کې بیا کمی بیشي. لیکن بذات خود هر یو انسان کې الله تعالی کمالات خود دي، خپل خوبې خود دي. نو هر انسان باندې الله تعالی شکر ادا کی. دانه چې انسان ډېر اټ بینک بیلنس ساتي نو د الله تعالی شکر ادا کی. کایس یو انسان سره په دې بدن باندې جامې ني، دک شانتی وي او سرتور سر وي او د سر د پټو د پاره چت او سفر ني او خپل یو انچ ځمکه نشته، بیا هم دې د الله تعالی شکر ادا کی، د الله تعالی حمد و ثنا وکي. نو په خپل ناشکری کې نه د عمل نه او نه د خپل مزاج او د رویې نه د ناشکرۍ اظهار کی. اذکروا نعمت الله، یاد کې تاسو نعمت د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې. ومیثاقه الذی، میثاق مضبوط وعده ته عہد ویل کیږي، اګریمنٹ ته وی.
میثاق وثاقه یثقو مضبوط تړلو ته وي کلک تړلو ته وثاقه او میثاق ویل کېږي و میثاقه الذی او مضبوطه وعده د هغه وثقکم اصل لفظي معنا دارا چې الله تعالی تړلې تاسو گویا کې الله تعالی تاسو تړلې هغه مضبوطی وعده سره د دې میثاق نه مراد کوم میثاق دی نو مفسرین حضرات په ګڼ اقوال دي لمنی میثاق چې هر یو انسان کړی دی هر انسان هر زیرو هو نه عهد د الستو دی چې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د ملانا تر قیامت پورې چې دا څومره اولاد دی دا ټول یې پیدا کړو د دې روحونه الله تعالی پیدا کړو او دې کې الله تعالی عقل کې خودو او علم او تورکو او قوت او استعداد ورکو د خبرې باندې د پوهېدو او د جواب د ورکولو او اختیار تم الله تعالی ورکو او بیا الله تعالی خپل تعارف وکړو چې څوک ما استاسو پیدا کون کې ما استاسو رب یما د تعارف نه بعد الله تعالی تمام انسانانو نه وعده واغستا چې استاسو رب نیما نو دانه چې څوک نه پوهېدلو او دانه چې مجبورن خلکو جواب ورکړی دی هر انسان کې الله تعالی عقل فهم علم او قوت او اختیار دا ټولي خبرې خو دی وي اس قسمه جبر او زبردستی نه و چونکه شیطان هم دغه وخت کې نو هر یو انسان تابعدار او سمجدار او د الله تعالی فرمانبردار نو ټول په خپل اختیار سره او په خپل رضامندۍ اقرار وکړو چې بلا یعنی ته زمونږ رب یې نو اچھا انکار نه کو پاتم کې نو دا یو عهد چې تمام انسانانو الله تعالی سره کړی دی او دا انسان چې کله دنیا ته راغی دی به د خپل عهد او د وعدې پابندي وکړي الله بخپل رب غني الله بخپل معبود غني بندگی بس صرف او صرف د الله تعالی کی حکم بد الله منی تابعداری بد الله تعالی کی د شیطان او د نفس خواہشات پر تابعداری او پرستش بنکی دا وعده ده چې بار بار قران دای یاد دهانی کی چې اے خلکو کا موعده تاسو په ازل کې کړي د الله تعالی سره هغه وعده اوس پوره کې په دنیا کې ځکه دنیا امتحانګاه ده دلته کې مونږه پرچا ورکو ایگزامینیشن حال د دنیا او د دې نتیجه وروزی د قیامت پر ورځ باندې دلته کې د خپل چې کوم تاسو پیپر حل کوي دا صحیح حل کوي چې نتیجه صحیح روزي دلته کې مونږ ته بار بار یاد دهانی کیږي د انبیاء کرام علیهم السلام چې رالو دا کتابونه چې رالو دا معجزات چې انبیاء کرام ظاهر کړو ښکارا کړو دا صرف د دغه وعده د یاد دهانې لپاره نو میثاق الذی وعده چې تاسو په عهد د الستو سره کړی دا نه پوره کړي او دارنګي میثاق نه مراد د هر انسان مسلمانې دلو هر انسان چې کله کلمه د لا اله الا الله او د اشهد ان لا اله الا الله وي په دې کلمه کې هر انسان الله سره وعده وکړه چې الله ته وحده لا شریک استاب منو مونږه او استاد پیغمبر تابعداري وکړو نو په هر دور کې هر یو انسان چې د خپل پیغمبر کلمه ویل ده د الله تعالی سره وعده وکړه دا وعده به دې اوس پوره کړي او د میثاق نه مراد هغه میثاقم نه صحابه کرام رضی الله عنهم چې د هجرت نه مخکې کړو لومبني یو څو کسان رالو مکی مکرمه ته حج لپاره د خزرج یو څو کسانو په یو لسم کال د بعثت باندې نبی اسلام دې خپل تعارف وکړو چې زه د الله تعالی نبی ما او تاسو مال مدینه منوره کې ځای راکې او زما حمایت وکوي حفاظت وکوي دی وته چې موږ واپس لړ شو او خپل قوم سره خبره وکړو آینده کال به موږ راشو تاسو به موږ وایو بل کال دی تقریبا 12 یا 14 کسان نالو په 12 کال باندې نبی اسلام بیا دې سره تعارف کو خبره وکړي دی نبی اسلام باندې ایمان ورو خبره اترې مو شوي بل کال باندې یعنی په 14 کال باندې سرپاس او یا کسان درو 73 کسانو او دی نبی اسلام سره وعده وکړه
بیعت شو معاهده شو دې ته بیعت عقبه ثانیه وایي. پدې کې عباس رضی الله عنه موجود و چې کله دې بیعت کو نبی رسول الله سره نو بیعت پدې خبرو شو چې زه د الله تعالی رسول یم، الله بندگی وکوي او څنګه چې تاسو د خپل بیبيانو او د خپل ماشومانو حفاظت کوئ دا شان به زما حفاظت هم کوئ. دې موږ تیار یو. صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی رسول الله نه تاسو کو چې موږ ته پدې سم ملاويږي نو نبی رسول لکم الجنه تاسو به جنت ملاويږي. نو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی ربح البيع لا نکیل ولا نستکیل. دا هډیر د ګټې سودا ده، ډیر خپل بیع او ډیر خپل سودا را ګټه پکې ډیر زیاته. ایمون په خپلم اقاله نکو، ایمون د خپل خبرې نه برستو کیږو نه، موږ به د خپل وعده پوره کوو. عباس رضی الله عنه ته وی دا ټیم کې دله مسلمان شوی نه، خو چې د نبی اسلام ترو وته وی ګوره خو سوچ او سمجھ سره فیصله وکړي، جلبازی مکه، فیصله خو سوچ او سمجھ سره وکړي. ځکه د نبی اسلام بوتل دا تمامو قبایل او تمامو عربو دشمنی په سر باندې غستل دي. نو کچرا سره بیا سبب پریزه اوس پریزه هغه وته وی چې نه مون په خپل خبر باندې کلک او پابند یو او دی نبی اسلام ته چې تاسو مدینه منوره ته راځئ. مدی واپس لاړلو او نبی اسلام ته بیا حکم مو شو چې تاسو مدینه ته هجرت کوئ. نبی اسلام بیا اعلان وکړ چې وای مدینه منوره ته یو دو کسان هجرت کوي. صحابه شروع شو، اخره کې نبی اسلام او بکر صدیق رضی الله بیا ملاړو. نو دی وعده دا میثاق نه مراد دک وعده ده چې تاسو نبی اسلام سره کوم عہد کړی هغه پورا کړئ. نو دا نه چې دین لري پورا کړئ یا کمزوري اختیار کړی دا، او یا د حالونه چې وای پورا کوي اهتمام کوي. دا نه د میثاق نه مراد هغه میثاقم دی چې دا ونی د لاندې چې بیعت الرضوان وتوای د حدیبی په موقع باندې چې کله عثمان رضی الله عنه مکی مکرمه ته لاړو د مذاکرات لپاره کافرانو هغه ایثار کو. غلط خبر مشهور شو چې عثمان رضی الله شهید شو. نبی اسلام صلی الله علیه وسلم صحابه سره بیعت کو د ونی اعلان دی چې د عثمان رضی الله عنه بدله واخلو. دا بیعت نه مراد دی. خو خبردارا چې هر یو انسان چې کله کلمه وی او اسلام کې داخليږي دې بیعت کې الله تعالی سره او د الله د رسول سره دا بیعت تاسو پوره کړئ. ومیثاقه الذی او مضبوط وعده ده الذی ها واسقکم لفظی معنی دار چې الله تعالی تړلی تاسو به پای سره، یعنی ګویا کې تاسو په خپل او تړلې چې وی تړلې نو پوره کې اوسو. اذ قلتم سمعنا کله چې تاسو وی سمعنا مونږ اوریدو، دا نه چې دا سمعنا خامخا په خپل باندې ویل دی، دا کلمه ویلو دا اقرار دی چې مونږ خبر اوریدا او مونږ ومنله او مونږ قبول کړه او موږ دې مطابق زندگیم تیرو. سمعنا مونږ اوریدو و اطعنا مونږ تابعداري وکړه فرمانبرداري وکړه. دې کې د دې امت تعریف هم شو. بنی اسرائیل ته چې سمعنا وی دا سوي عصینا، سمعنا مونږ اوریدو خو منو یې نه، او دې امت سوي دي سمعنا و اطعنا مونږ خبر اورو او مونږ تابعداري کو. نبی رسول الله والسلام با چې صحابه بیعت واستو نو په دې دوه خبرو به خامخا بیعت واستو. یو دا چې علی السمع والطاعه تاسو به خبر اوري، د خپل مشر او د خپل امیر خبره به اوري او اوریدو نه بعد تابعداري وکوي. او نبی رسول منشته کچره نرم حالاتی سم حالاتی او کنا مناسب حالاتی د امیر خبره په هر حال کې وتا سو اوري. چې کله تاسو خپل امیر جوړ کو، خلیفہ او حاکم هم جوړ کو په خپل خوشاله باندې، بیا دا اتباع او دا تابعداري کول ضروری ده، واجب ده. ها کچره هغه داسې یو حکم تاسو ته وکي چې د الله تعالی د حکم نه خلافي، دای تابعداري په تاسو باندې واجب نه ده. او په عام حالاتو کې د امیر اتباع واجب ده. او دا مسله د یو ملک د قانونوم ده. د کم یو ملک قانونو چې د قرآن او د حدیث نه مخالف نه
په دغه خبرو کې د دغه ملک د قانون تابعداري واجب ده. ها هغه خبره به نه مني چې کوم د الله تعالی د حکم نه صریح خلاف وي، د قرآن او د حدیث نه مکمل خلاف دی. چونکې لومبنی قانون د الله تعالی دی، د الله د قانون نه خلاف چې د ملک کم یو قانون دی هغې کې تابعداري نشته. او چې کوم عام قانون دی ډیسپلین سره نظم و ضبط سره تعلق ساتي، اسلام سره متصادم نه دی، هر شهري چې دی د دغه ملک اب د دغه ملک د قانون تابعداري وکړي، دا په ده باندې واجب ده او ضروري ده. سمعنا واطعنا، مونږ واورېدو او مونږ تابعداري وکړه. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه، یعنې مخالفت مه کوئ، وعده مه ماتوئ، خلاف ورزي مه کوئ، مه په تنهایۍ کې کوئ، مه په جلوت کې او مه په خلوت کې کوئ. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه. د انسان په زړه کې چې د الله یره موجودي، دی به د قانون احترام خامخا کړي، دی به د الله د حکمونو احترام خامخا کړي، دی به د وعدې او د راز پاسداري خامخا کړي. ان الله علیم بذات الصدور، بېشکه الله تعالی چې دی علیم ډېر ښه پوهه دی. بذات الصدور لفظي معنی دا سره ذات الصدور سینو والا، د ذات معنی کېږي والا، او صدور جمع د صدر ده، نو سینې. الله تعالی په سینو والا پوهه دی، یعنې په دې سینو کې دننه چې کوم رازونه دي او کوم خیالات دي او کوم منصوبې دي او کوم سوچونه دي، الله په هغې باندې هم ښه پوهېږي. دی ځکه وایي چې ټیک ته هېڅوک به هم تا سره خوا کیني، لیکن الله تعالی هر ځای کې تا سره دی. نو چې ستا په زړه کې د الله تعالی یره موجودي، ته په تنهایۍ کې هم غلط کار نه کوې. د دې وجې نه د انسان د تقوا او د پرهیزګارۍ پته په تنهایۍ کې لګي. د خلکو مخکې خو هر انسان ټیک وي او نامناسبه حرکتونه نه کوي. بعض اوقات انسان په تنهایۍ کې په یوازیوالي کې غلط حرکتونه کوي، نو په تنهایۍ کې هم د الله نه ویریږئ، ځکه الله تعالی هر ټایم تاسو سره دی او ستاسو د سینو په رازونو باندې او په خیالاتو باندې هم پوهېږي. او یاد کړئ تاسو نعمت د الله تعالی په تاسو باندې او مضبوطه وعده د هغه واسککم چې الله تعالی تړلې تاسو پای سره. کله چې تاسو وي مونږ اورېده، مونږ تابعداري وکړه او یریږئ د الله تعالی نه، بېشکه الله تعالی چې دی ښه پوهه دی په پټو رازونو د سینو باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا، ایہا کسانو چی مانے روڑ دے، کونو شیطاسو قوامین دیر ادریدن کی، للہ دا اللہ تعالی دپارا، شہداء بالقسط گواہی کون کی پا انصاف سرا، ولا یجرمنکم او پا جرم کی دیوان چوی تاسو لرا، شنآن قوم دشمنی دیو قوم، علا اللہ تعدلو پدی خبرا چی تاسو انصاف نکے، اعدلو انصاف کوئے تاسو، هو اقرب دا انصاف کول ډیر نږدې دی، للتقوی پرهیزګارۍ ته، واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه، ان الله خبیر بېشک الله تعالی خبردار دی، بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوئ. وعد الله الذین آمنوا وعده کړې د الله تعالی کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او دی عملونه کړي دي نیک، لهم مغفرة د دې دپاره بخښنه ده، واجر عظیم
او اجر ډیر لوی دی. والذین کفروا او هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، وکذبوا بآیاتنا او دی دروجن ګڼلی دي آیتونه زمونږه، اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي. په لومبني آیت مبارکه کې د عدل و انصاف کولو او د صحیح او د ټیک ټیک گواهی کولو بیان دی. او چې فیصله کې نو کستا فریق مخالف او ستا په مذهب باندې دی او کستا د مذهب نه خلاف دی، یعنی که مسلمان دی او که کافر دی او که مشرک دی، ته به د انصاف مطابق فیصله وکړې. دې ته ونه ګورې چې دا د ما د نظریې د مذهب او د دین نه خلاف دی، نو راشه فیصله کې ته نزور وباسه. ته به د انصاف ته کار اخلې، د اسلام اصولو ته به ګورې. که چېرې فیصله کولو کې ګواهي کولو کې ستا نقصان یو که فایده وي، او که ستا د قوم او ستا د قبیلې او د خاندان د خلکو نقصان یو که فایده وي، ته به نه رشته دارۍ ته ګورې نه به دشمنۍ ته ګورې. اسلام ته به ګورې، د اسلام اصولو ته به ګورې او حق ته به ګورې چې حق د چا سره دی، دای مطابق فیصله به کوئ. آیت مبارکه کې ترغیب دی چې طرفداري به نه کوئ، جانبداري به نه کوئ. چې تا ته یو مقدمه راله، یو فیصله راله، نو دې ته مه ګوره چې دا څوک دي، به دې ته وګوره چې حقدار څوک دی او ظالم څوک دی. به چې کله ظالم هغه ته د ظلم تنبیه وکړه او حقدار ته خپل حق ورکړه، او که تا طرفداري وکړه او جانبداري دې وکړه، نو انصاف به قایم نشي. نو آیت مبارکه کې د انصاف د قایمولو حکم دی. دغه شان آیت 15 سپارې په آخره کې تیر شو، هلته دا مضمون بیان شوی و چې د الله دپاره ودرېدونکي شی عدل انصاف قائم کې او گواهی په انصاف سره ورکې. هلته دې کې دا فرق دی چې هلته کې دا مضمون بیانېدو چې بعض اوقات انسان چې عدل او انصاف نشي قائمولی، دا غي بنیادی وجه دی چې ستا یو فریق رشتہ دار دی او ستا عزیز دی، یا ستا د قوم او د قبیلې دی، یا ستا د نسب دی. ته دا رعایت وساتې او ستا نه ظلم او زیاتي وشي. چې کم اولو الامر دی او چې کم با اختیار خلق دی او فیصلې والا دی یا گواهی والا دی، ناغي د خپل رشتہ داري او د عزیز ولی او د نسب او د قبیلې طرفداري وکړي، دای وجه نه حق خبره بیان نکي او حق فیصله ونکي. نو هلته دا ترغیب ورکړو چې تاسو حق وینا وکړئ، حق فیصله وکړئ او حق گواهی وکړئ. که ستاسو پکې ذاتي طور نقصان ولینی، که ستاسو د رشتہ دارو د خپل ولی د عزیز ولی نقصان هم کېږي، نو کې خیر دی، ولیکن عدل و انصاف مه پرېږدئ. او بعض اوقات د انسان نه چې ظلم او زیاتی کېږي، نو د هغې وجه دی چې ستا یو فریق سره دشمني ده، نفرت دی، بغض دی ورته، چې ته زړه دشمني دی ورته پړه کې پرته ده، او په دغه موقع ستا مهیله راغی، نو ته وایې راشه دنه هغه زړه دشمني وباسه، هغه زوړ انتقام ترېنه واخله. نو بیا کېدای شي په دې مسله کې په حق باندې وي چې کوم مقدمه تا ته راغلې ده، خو چونکې ستا ورته زوړ انتقام پروت دی پړه کې، نو بیا دې وخت کې ته هغه زوړ انتقام دغه نه اخلې، نو هغه حقدار دی لیکن حق ولې ورنکړي. نو دې آیت کې دا بیان دی که چېرې تا ته فریقین راله، یو فریق ستا مخالف دی په دین کې، په مذهب کې، په رایه کې، په نظریه کې، یا ستا سره زړه دشمني ده او نفرت دی، نو ټیک تا په خپل ځای باندې دی، خو دې وخت کې د انصاف اصول دا دي چې ته وګوره چې دې په حق دی او که په ناحقه باندې دی. نو که په دې مقدمه کې او په دې مسله کې دې په حق باندې دی، بیا ته حق ورکا او بیا حق فیصله وکا او بیا حق گواهی وکا، او دا نور عوامل او نور خبرو ته مه ګوره. لکه د اسلام اصول هم دکه دي چې ته به مقدمې ته ګورې چې مقدمه کې فریقین هر څوک چې دي، وګوره چې حقدار څوک دی او ظالم څوک دی. یا ایها الذین آمنو، ای ها کسانو چې ایمان وروړی دی. مؤمن چیرې د ایمان تقاضا داره چې دی به عدل و انصاف کی او دی به گواهی کی په انصاف سره. کونو شی تاسو قوامین ډیر ادریدونکي، دا قوامین مبالغه را ډیر زیات ادریدونکي،
ډیر زیات د ودرېدلو مطلب دا اهتمام یو کې چې تاسو بار بار د عدل او انصاف مطابق فیصله کوئ چلیږئ، دا تاسو عادت جوړ شي. بیا چې کلم تاسو فیصله کوئ او کلم تاسو گواهی کوئ د انصاف مطابق وکوئ. یو کار چې کله بار بار وشي د انسان عادت شي، بیا چې عادت دې جوړ شي بیا به ته چې کلم دغه کار کې د مطابق به کې. نو قوامین ډیر زیات ودرېدونکي، ډیر زیات اهتمام وکړه دې خبرې. قوامین شی ډیر ودرېدونکي لله د الله تعالی د پاره، مقصود بس تاسو د الله تعالی رضا وي او دارنګه د الله په هر حکم د پاره تاسو ودرېږئ، تاسو اهتمام وکړئ. مؤمن مسلمان به د الله د حکمونو پابند دي، په خپل ځان باندې مو او په معاشره کې مو. شهداء بالقسط گواهی کوونکي په انصاف سره. گواهی چې کوي نه په انصاف سره وکوي. گواهی به بدلوي بنه، یو خبره پکې پټوي بنه، بے موقع گواهی بنه کوي، غلط بیانی بنه کوي، مضمون به دیو ځای نه بل ځای ته نه بوځي، او دارنګه د دروغ گواهی به نه کوي. یو خبره تا د سره لیدلې نه په خپل سترګو باندې ته څنګه گواهی کوي چې دا کار زما مه ته شوی دی. گواهی هدي ته وی چې زره دی چې شمدید گواهی ما په خپل سترګو دا لیدلې ده او ته په هغه موقع سره موجود نه او ته بیان کوي، دا دروغ گواهی شو. هغه و کبیره ګناهونه چې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام و کبیره ګناهونه بیانولو، نو ډډه والی وا لمنی بیانو کو الله سره شریک جوړولو، دا کبیره ګناه دی. بیا دویم او بیا دریم او بیا څلورم نبی علیہ السلام ډډه والی وا دا کبیره ګناهونه بیانولو. چې کله د دروغ او د گواهی ذکر راغی نو رانیغ شو. یو شهادت الزوری د دروغ گواهی دا ډیر غټ ګناه دی. دا دروغ د گواهی په موقع نبی اسلام رانیغ شو. دا رانیغېدل دا د اهتمام او د اهمیت توجه نه چې دا گواهی دا معمولی وګڼئ. په دې سره د یو انسان او د خاندان زندگی یا به تباه شي او یا به آباد شي، حقدار ته به حق ملو شي، او یادا چې ظالم ته د ظلم بدله ملو شي، او یادا چې یو بیګناه انسان به د عمر د پاره قید بشي، او یو بیګناه انسان دغه وینه به توی شي کچره گواهی ته صحیح ورنکړه. نو دا گواهی صرف دروغ نه دی، دا د سو خاندانونو یا داغي بقا ده یا داغي تبا کېدل دي. چې گواهی کوي نو هغه چې تاسو لیدلی وي مې بدلوي او مې پکې چا طرفداري کوي، مې پکې د چا خیال ساتي. یو طرف ته هو مسلمانانو ته دا خطاب دی چې گواهی په انصاف سره کوي، لیکن بل طرف ته اسلام دام وایي چې گواه ته به نقصان نه رسوي. په درېمه سپاره کې د سورې بقرې په آخره کې دې مضمون بیان شوی دی چې ولا یضار کاتب ولا شهید. گواه ته به ضرر نه رسوي. گواه ته ضرر رسول سدي هغه بار بار عدالت تر غوښتلو، بار بار تانی او تحصیل تر غوښتلو، داغه ته ضرر رسول شو. داغه خپل تقاضی وي، ضرورت وي، کاروبار به وي، عزت به وي، موقع به موقع تاریخ او په تاریخ باندې بار بار راغوښتلو را بلل، داغه ته ضرر رسول شو. دانن سبا یو سړی د گواهی نه ولې ځان پټي؟ یو سمجھدار او خيار انسان کا په موقع نو تختی ایمان دی لیدلی. دا ای وجدار چې گواه ته د خپل ژوندۍ خطر ده. یو خو دشمنی په سر باندې اغستلېږي که حق بیان کړي، دویم دا چې هغه بیجا منډې ترړې بیجا تاریخونه بار بارو دا خپل عزت په دې سره مجروح کیږي. د دې وجه نه انسان گواهی نه کوي. کچره نظام د اصول مطابق شو، د انصاف مطابق شو او په یو تاریخ باندې ارسه کېدلو او دا بار بار تاریخونه مس کېدل نو او گواه ته تحفظ ملاوېده او دغه جان ته او دغه مال ته او دغه خاندان ته هغه ته په دې باندې عزت ملاوېده، څوک هم به د گواهۍ نه به نه رستو کېدو. لیکن هغه ته په دې کې ورته د خپل جان خطر ښکاري، د خپل عزت خطر او ښکاري، د خپل کاروبار او د مال خطر او ښکاري، د دې وجه نه حق بیان نه کوي. نو دا که انسان د گواهۍ نه پټېږي نو صرف دغه ګناه نه دی، ماحول داسې غلط جوړ شوی دی چې د چا په لاس کې اختیار دی هغې دا سمینه اصلاح نه کړي. که اصلاحاتو شو نو هر څه به سم شي. نو قرآن کریم بیان کې چې گواهی کوي په انصاف سره به کوي، او که ستا دا فریق مخالف که بیا هر څوک دی
او چې انصاف ګورې خراب نشي او انصاف کې کمی را نشي. د دلته کې بیان دی چې کېدای شي ستا فریق مخالف تا ته مخامخ ولاړ دی خو ته به د انصاف مطابق ګواهي کوي. علامه زمخشري وګورئ او روح البیان هم لیکلي دي چې دلته کې قرآن د کافرانو سره او د غیر مسلمو سره د ګواهۍ او د انصاف خبره کوي چې هغوی سره هم انصاف وکړي او هغوی سره هم په دشمنۍ کې دې حد ته مه ځئ چې دا ظلم او زیاتې وکړي. نو که بیا تا ته مخامخ یو مسلمان راغلی دی، مسلمان سره به انصاف ته څنګه نه کوي، مسلمان سره به ته څنګه زیاتې وکړي او ظلم به وکړي. قرآن هغه کافرانو سره او غیر مسلمو سره وي، هغوی سره به عدل او انصاف کوي، برابري به کوي. د مسلمان سره به څنګه عدل او انصاف نی پکارو. عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د غسان بادشاہ جبل ابن ایهم دی مسلمان شو، راغی ډېر پټاټ او باټ سره شاهي لباس کې راغی مدینه منورې ته. او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ حج لته، نو دی عمر رضی الله عنه سره حج لم لاړو، طواف یې کولو، نو دیو شاهي صادر اچولو، نا صادر د دې ښکته راښکې شو. نو طواف دوران کې خورش وي، یو دیهاتی د باندې اوسیدونکي سړی و، هغه د په صادر باندې خپه کېښوده، دا صادر د ده روږي نه پرېوته. نو جبل ابن ایهم راسور شو، بادشاه دکې یو ناشنا تکبر وي، دا تا زما په صادر خپه څنګه کېښوده؟ هغوی چې زما خو خیال هم نو رشو، نو بس په غلطۍ سره څه غلطي او هغه له څپېړه ورکړه، او څپېړې سره د بانډچي دوه غاښونه م مات شو، دا پوزه یې خوږ شوه. هغه بانډچي راغی، عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړو چې ما سره خو جبله دا کار وکړو. عمر رضی الله عنه دې راوغوښتو، ورته وایي جبله دا کار تا کړی دی؟ دی وایي او جي دا کار مې کړی دی. عمر رضی الله عنه ته وایي ګوره تا د خپل جرم اقرار په خپله وکړو، لہذا اوس خو به یا ستانه دغه شانتې قصاصن بدله به دغه شان اخلو به، طالب هم دې دغه شان ګزار درکړي به، دا قصاص دی، او یا دا چې ته د نه معافي وغواړه. دا په عقل کې دا خبره کم ځای راتله چې زه بادشاه یم د خپل ملک، او دا یو دیهاتي او د باندې اوسېدونکی انسان و، زه او دې څنګه برابر یو؟ نه ورته امیر المؤمنین ته به د یو باندچي او د دیهاتي په باره کې زما نه بدله اخلي. عمر رضی الله عنه ورته وایي چې کله ته اسلام کې داخل شوې، د اسلام چې کوم بنیادی حقوق دی پای کې امیر او غریب او بادشاہ او گدا یو برابر دي. تا ظلم کړی دی، زیاتې یې کړی، کته یو قبل سو کې نه به انصاف اغستی وشي. جبلات اجماع یو ورځ مهلت راکا، زه سوچ کوم نو بیا ټیک ته ما سره قصاص ما باندې جاری کړي. هغه ته الهغه به یو ورځ مهلت در کوم چې دا ستا چې کوم دا مدعي دی دې راضي شي. دا باندچي نه تاسو کو ته د مهلت ورکړي یو ورځ هغه راضي شي چې آو. جبل د شپې یو تختیدو او لاړو ملک شام ته، روم ته لاړو او مرتد شو، بیا نصرانی شو. خیر بیا وروستو تاریخ طبري لیکلی دی چې عمر رضی الله عنه یو قاصد ولیکو ملک شام ته، د بل سکار دپاره لېږلو. نو د روم بادشاه ورته لکه جبل ابن ایهم سره ملاویږي، دوتې میلو به شم ورسره. جبل ابن ایهم ځان په یو محل کې و، شاهي لباس کې و، سره سپینې اچولې و، په یو شاهي تخت باندې ناست و. ځکه روم بادشاه ډېر خوشحاله و چې جبله زموږ لاس ته بیا راغی. دې مخکې نصراني و، بیا نصراني شو. هغه ته ډېر زیات پروټوکول او ډېر غټ عزت یې ورکړو. چې کله دا صحابي راغی، ده وکتل، دې ورته وایي السلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا په هغه چا باندې ده چې کوم سړی د هدایت پیروي وکړي. مطلب دا و که اوس هم ته د هدایت او تابعداریو کې پتا به سلامتیا وي. نو جبله ورته ته ما ته السلام علیکم ولې ونه وایي؟ دې ورته السلام علیکم مسلمان ته ویل کېږي او ته د اسلام نه اورېدلی یې. خیر جبله ورته وایي چې زه خیر دې راشه او ما سره په دې کرسۍ باندې کښېنه. نو هلته یو د سرو زرو کرسۍ پرته وه. اسلام کې د سرو زرو باندې ناسته کول او استعمالول منع دي.
دا صرف زنانه اچولی شي د زیوراتو په طور باندې، باقی د سرو زرو غړی اچولو، د سرو زرو په ګیلاس کې وبس کلو، پلیټ او چمچ استعمال امن دي حرام دي، او د سرو زرو په کرسی او په کټ کې ملاستم منه ده. هغه ته مونږ نبی رسول الله والسلام د دینه منی کړیو چې کله د صحابي د نبی رسول الله نوم واغستو نو جبل غلطی روحي فداه صلی الله علیه وسلم وی زما روح دی په نبی رسول الله قربانی او په نبی رسول الله درود شریف وی. دا صحابیوتی جبلا پدا کې د اسلام مینه او محبت اوسم شتا، اوسم مکرم مسلمان شه. دا جبلوتی مسلمان بشم خو په درو شرطونو باندې، یو دا چې دمانه وکې ساس نالی امیر المؤمنینو، دیم دا چې عمر رضی الله عنه خپل لور مال په نکاح باندې راکی، او دریم دا چې عمر بدا وصیت کی چې زما د وفات نه پس با خلیفہ زیما. دا صحابي وته زما خودونه لوی حیثیت نه نه چې تاسو د درې شرطونه ومنما، خو به هر حال کته اسلام قبول کې اوسم بهتر ده. کله چې دا قاصد واپس راغی عمر رضی الله عنه ته د جبل دا واقعه بیان کړه، نو عمر رضی الله عنه ته وی تا د درې شرطونه منل ولینا، تا به ویلو چې زه ټیک تا مونږ باغه دیهاتی راضی به کو خوشاله به کو چې لکه خیر د ته دیت واخلا او دی خیر دې معاف کا او قصاص ته نه ماخلا. اسلام کو هدا معافی آپشن مشته دی، یو انسان بدله مغستی شو معافیم کوی شي او دیت مغستی شي. نو بهر دې هغه عربي خوشاله کړو راضی کړي بمو چې دی مسلمانېږي. او دې خبره ما د لورو زما د لور څه حیثیت دی، یو سړی مسلمانېږي اسلام ته راځي بل خپل لور په نکاح کې ودا څه خبره ده. او باقی درېمه خبره ده چې د ما نه بعد بادشاہت غواړي، فی الحال به موږ آمادګي ظاهر کړې وه، باقی د امیر انتخاب او مشورې سره کېږي چې دی مسلمان شي په دې کې اهلیت وی فرض کا او دې په اسلام کې پاتې شي، د کې لیاقت او استعداد شته. چې د ما د وفات نه پس بیا مسلمانان مشوره کوي نو یې پکې طرفداري ونه کوي او نه خپل پردي او پکې کیبا، نو که اهلیت پد کې نو دیوه خلیفہ کړو، او کني چې مشورې سره بیا څوک ماټم کې منتخب یا منتخب شي. بهر حال طرف دا جبل ابن هم چې دی رانغه او دغه په نصرانیت کې بیا وفات شو. مقصود د واقع نه داري چې عمر رضی الله عنه هغه دیو عربي او دیهاتی د پاره بادشاہ ته سوې کته بادشاہي کتار سوکې او تا یو عربي سره ظلم او زیاتی ته سپېړه ولې ورکولا او تا دغه غاهونه او دې کوی ته زهم ولې رسول دی، د دې بدله بستانه غستل کیږي. ان اسلام کې دومره زیات انصاف دی چې دین ګوري چې دا بادشاہ دی او کدا یو امر آیا دی، انصاف انصافي. امام ابن عساکر رحمه الله پخپلا عمر رضی الله عنه بارک واقعه لیکلی ده. یو پیرا د عمر رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه منځ کې اختلاف راغی په یو مسله باندې. عمر رضی الله عنه یو خبره کوله او ابی ابن کعب رضی الله عنه بل خبره کوله. نو ابی ابن کعب مدعی و او عمر رضی الله عنه مدعی علیه و، دې منځ کې اختلاف راغی. ویرازه فیصله په زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ باندې کو. نو دی رالو، نو زید بن ثابت رضی الله عنه دا وخت کې کور کې وو، دی خو امیر المؤمنین دی چې څنګه دی رالو او ته پاسې دو دی وته چې زید مونږ ته حکم جوړ کړی، ثالث هم جوړ کړی، موږ یو مقدمه ته موږ فیصله وکړه. هغه یې فیصله وکړو زید بن ثابت رضی الله عنه چې په کم کټ کې ناستو، نو اکټ کې یې عمر رضی الله عنه ته پری خو دو پریتا وجدل ته کې نه. عمر رضی الله عنه ته زیاده دا خو د منی ظلم او زیاتی وکړو. د فیصله او د قاضي خدا اصول دي چې با مدعی او مدعی دواړه یو شان ګوري. تما څنګه سرته کړ کې نه، زه خو دی وخت کې مقدمه په حیثیت تاسو راغلی، ما امیر المؤمنین نیم راغلی، ودا د لومبني د اصول نه خلاف وکړو. ویزه به انت کې ابی ابن کعب رحمه سره کینم چې کله فیصله وشي بیا ورستو امیر المؤمنین وغیرہ ورستو بګورو. خیر ابی ابن کعب رحمه خپل مقدمه پیش کړه، هغه مدعی و، زید وتی گواهان پیش کړه، گواهان هم سر نشتا. نو د مقدمه اصول خدای چې مدعی به قسم کی بیا
نو امیر المؤمنین به قسم بکو. نو زید رضی الله عنه ابی ابن کعب ته وی چیرې دا امیر المؤمنین دی، د ده نه کم از کم د قسم مطالبه مه کوه. عمر رحمه فرمایله وی زیده ته تر هغه وخته پورې قاضي نشي جوړېدی تر څو چې ته د عمر او د ابی ابن کعب او د یو عام انسان کې برابري ونه کړی شي. ته ولې هغه ته منت کوې چې د ما نه قسم نه رضا امیر المؤمنین یم؟ دې وخت کې زه یو عام انسان یم، د مقدمې په حیثیت او د مدعي او مدارحې په حیثیت باندې. عمر رحمه صرف د خلکو باره کې سخت نو، د خپل ځان باره کې هم سخت و چې ما سره هم داسې رویه کوي څنګه چې یو عام انسان سره کوي. قرآن کریم بیان کې چې تاسو ودرېږئ، گواهی صحیح قائمه کوي د اصول مطابق. کونو شی تاسو قوامین ډېر ودرېدونکي لله د الله تعالی دپاره، شهداء بالقسط گواهی کوونکي په انصاف سره. گواهی صرف دې ته نه وي چې کله مقدمه راغله او مدعي مدعا علیه وي او د عدالت او د قاضي او د جج مخې ته چې کوم گواهی دې صرف گواهی نه وي، دغه یو گواهی ده. د گواهی هو بلا قسمونه دي. ته یو فارم ډکې د یو عهدې دپاره د یو منصب دپاره او ته پای دستخط کې دام ته گواهی کوي چې د دې اهل یم، او حالانکې ته د هغې اهل نه، دام ته د دروغ گواهی وکړه. دارنګې تا ته پته را چې دا سړی کم فارم په ما باندې ډکي دا د دې اهل نه دی، او ته ولې دا ډکې او ته د دې خبرې ګواه جوړېږي، دام ته دروغ گواهی کوي. د گواهی یو لوی مضمون دی. د یو نااهله په یو ځای باندې کېنول دام د دروغ گواهی شوه. دې کې چې څومره خلک ملوث دي دا ټول د دروغ گواهی کوي. نو گواهی صرف د عدالت او د قاضي مخې ته نه دی. دارنګې که یو استاد دی، یو ټیچر دی، هغه یو نالایق سټوډنټ هغه پاس کی، دیم دا د دروغ گواهی کوي چې دې ګنې پاس کېدو قابل دی نه کې پاس کېږي نه. ته یو ووټ ورکې یو نااهله انسان ته صرف په دې خبره چې ته نوکر کړی وي، تاله ټرانسفر کړی دی یا تاله پلان کې کار کړی، صرف په دې بنیاد باندې ووټ ورکې، دم د دروغ گواهی ده. هغه دا منصب د سره اهل نه دغه ځای کې ظالم دی او یا کرپټ دی، هغه صحیح نمائندګي هغه ځای کې نشي کولی، ته ورته څه کې ووټ ورکې، دم گواهی د دروغو. د گواهی یو لوی باب دی چې کم کم ځای کې غلط بیاني کېږي او نااهله انسان په هغه ځای کې کینول کېږي او تر هغې تایید کې یا د هغه مشوره ورکې، دا ټول د دروغ گواهی کې راځي. ولا یجرمنکم او جرم کې دی وانه چوي تاسو لره شنآن قوم، شنآن سخت نفرت ته او بغض ته او دشمنۍ ته وي، دشمنی د یو قوم. الا الله تعدلوا په دې خبره چې تاسو انصاف ونه کوئ. تاسو یو قوم سره، یو فریق سره، یو فرد سره دشمنی ده، خاندانی یا د بل څه وجې نه، هغه تا ته مخې ته راغی، ته د هغه دشمنۍ د وجې نه به دا نه کوې چې انصاف ونه کوې. دشمنی په خپل ځای باندې مقدمې ته وګوره، که حقدار دی بیا حق بیان وکړه. ولا یجرمنکم جرم کې دی وانه چوي تاسو، دام جرم دی. ته به دا نه چې دا هو کافر دی او یا خو دا بېدینه دی یا پلانکېری پلانکېری، که تا د هغه خلاف فیصله وکړه نه که حقدار دی، ته په خپله مجرم شي اوسو. الا الله تعدلو په دې خبره چې تاسو انصاف ونه کوئ. اعدلو انصاف کوئ، تاسو انصاف ته ګورئ، دې ته مه ګورئ چې دا څوک دی او دا کم دی دی. هو اقرب للتقوا دا انصاف کول ډېر نږدې دی پرهیزګارۍ ته. د کم انسان کې پرهیزګاري موجود ده، دی به همیشه اصولو ته ګوري، انصاف ته به ګوري او چاته به ګوري چې دې څوک دی دا رقم دی. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه، د الله نه یریږئ، د بل چا نه مه یریږئ. ان الله خبیر بما تعملون بېشک الله تعالی چې دی خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ. که تا اشارې کنایه وکړې، طرفداري دې وکړه، د یو فرد طرفداري دې وکړه، الله خبردار دی که نه که څوک خبر نشو. فایل کې د رد و بدل وکړو، په گواهۍ کې د رد و بدل وکړو، د ټولو خبرونه الله تعالی ښه خبردار دی. څومره کافي ده. ای هغه کسانو چې ایمان یې وروړی دی، شی تاسو ډېر ودرېدونکي د الله تعالی لپاره، گواهي کوونکي په انصاف سره، او جرم کې دی وانه چوي تاسو لره دشمني د یو قوم. په دې خبره چې تاسو انصاف ونه کوئ، انصاف کوئ تاسو، دا ډېر نږدې دی پرهیزګارۍ ته. او یریږئ د الله تعالی نه، بېشکه الله تعالی چې دی خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ.